اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اوس علوم القرآن کی اولنی فصل چې فضائل القرآن. فضائل دا جمع د فضیلت او پی فا ضاد او لام چې کوم شي کې دي کې معنی زیادت موجود دی، زیاتواله. نو فضیلت تم فضیلت ځکه وایي چې دا یو زیاتی احسانی په دې وجه باندې کومه کپړې چې هغه سړی د خوب دپاره یا د کار دپاره استعمالوي نو هغه زیاتي کپړې، نو هغې ته عربي زبان کې فضلات او فضلات وایي. نور خپله معنی زیادت احسان دې ته ویل کېږي. دغه معنی منجد نقل کړې ده، نور علماو نقل کړې ده. خو که فرض کړو سړی دومره جذباتو کې لټ شي چې هغه بعضې وخت کې زه کله کله وایم که نه چې هلکه تاسو د جنازې زور چې کومه دی نو د اهلحدیثو زور د جنازې نه وباسئ. جو ډز ډز سړی سره جنازه وکړي الله اکبر الله اکبر خبره ختم. نو بعضې وخت کې بعضې خلک چې دی نو هغه د فضایل اعمالو زور چې دی نو وباسي، نو هغه وایي چې فضایل خو فضلیات ته ویل کېږي او فضلیات خو زیاتی شذونو ته وایي او فضلیات خو ګندګۍ ته نعوذ بالله وایي. نو دا ټول د کفر خبرې دي. د هغې وجه دا ده چې فضایل قرآن به بیا څه وی، فضایل جهاد او فضایل قرآن او فضایل رمضان او فضایل ذکر او فضایل صلات او فضایل صوم، دا خو بیا فضایل اعمال نه دي بیا. نو په دې وجه باندې اصل معنا د فضایل چې ده دا زیادت او واقعي د یو شي فضایل چې کومه دی دا د بنیاد نه بعد د هغې زیاتي خبره ذکر کولی، زیاتي احسان. نو بیا چې به کوم لفظ کې پا ضاد لام موجود وي نو په هغه کې به دا معنا وي چې دا یو د اصل بنیادي خبرې نه یو زیاتي خبره ده. نو هغه لکه اوس یو کپړې سړی استعمالوي د شپې دپاره، نو دا یو د خپلو دریو څلورو جوړو پنځو جوړو زیاتي د بنیادي کپړو نه چې هغه زه بهر استعمالوم د هغې نه یو زیاتي جوړه ده. نو کوم شی د انسان د وجود نه خارج شي نو هغې ته هم فضلیات ویل کېږي، هم زاید یو شیز دی. لیکن کله کله داسې په جذباتو کې ته لاړ شي او داسې ووایي چې هلکه ته وګوره دا خو فضلیات زیاتي شیزونو ته وایي د انسان نه چې خارجېږي. نو که چا لغوي معنا اخلي خو ټیک ته، خو که ته داسې به فضایل باندې رد کې نو بیا خو دا د کفر خبرې دي، دا به نه کې. نو په دې وجه باندې فضایل احسان ته وایي، زیادت ته ویل کېږي او خوبۍ ته ویل کېږي، یو لویه مرتبه بلند مرتبې ته ویل کېږي. نو مراد د فضایل قرآن نه دا دی د قرآن هغه زیاتي انعامات احسانات چا په دې صورتونو باندې دي، دا په آیاتونو باندې دي، یا د قرآن چې کوم الفاظ دي د هغې نه علاوه یو احسان اعلان یې ورکړی دی، دا مراد دی. اوس په فضیلت قرآن په باره کې بېشمار آیتونه او بېشمار احادیث دي، مستقل کتابونه به لیکلی شوي دي، لیکن ټول ذکر کول خو مشکل دی. نو په دې وجه باندې یو څو آیتونه د قرآن مجید او یو څو احادیث چې هغه څه صحیح او حسن هغه نقل کول په دې کې مناسبي مختصر کو دا علوم القرآن هم، او انشاءالله سبا نه بیا سورة فاتحه شروع کو. سورة صاد آیت نمبر 29 کې الله فرمایي کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. سورة صاد آیت نمبر 29 کې په دې آیات کریمه کې د قرآن مجید صفت ذکر شوی، دا د برکت نه ډک دی. دا ډېر لوی فضیلت شو د قرآن. برکت دا یو پټ خیر دی چې انسان د هغې نه خبرېږي نو هغه شیز ورته میلاو شوی، او بیا د سوچ او د فکر کتاب دی، نو وایي چې دا د عقلمندو کتاب دی. عقلمندو معنی دا شو چې په قرآن کې مشغول وي دې ته عقلمند وي. نو دا ډېر لوی فضیلت شو، او بیا چې عقلمند شو نو برکات پسې متوجه وي. نو قرآن د ادب کتاب دی، برکت کتاب دی. دغه شان د سورة مجادله آیت نمبر 11 کې الله فرمایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبیر. الله تعالی ایماندار دا اوچتوي، په څه باندې په ایمان اوچتوي، خو لیکن اهل علم خصوصي ذکر کړه چې اوتوا العلم درجات، او چاته د قرآن علم ورکړی شي هغه ډېرې لوی مرتبې ورکوي، ډېرې لوی مرتبې. په دې وجه باندې
د قرآن عظیم په وجه باندې الله تعالی انسانان اوچتوي انسانان. نو چې کوم سړی په قرآن پوهېږي یا قرآن ته کیني نو د هغه مرتبه به خامخا الله تعالی اوچتوي. سورت حشر آیت نمبر 21 کې الله فرمایي د قرآن مجید عظمت بیانوي او فضیلت بیانوي چې لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون. په داسې عظیم الشان قرآن مې ته نازل کړی دی، که دا په دې غرونو باندې نازل شوی نو د خوف الهي په وجه باندې به دا ریز مرز شوی، ټوکړي ټوکړي شوی. دا د دې دومره لوی قدر دی او د انسان زړه چې کله غور او فکر پې وکړي نو په دې باندې ټوله دنیا تابع کوي. دریم آیت کریمه سورۃ طه آیت نمبر 123 کی څلورم نمبر آیت چې فمن اتبع هدایا فلا یضل ولا یشقى. څوک چې زما د هدایت پیروي وکړي، مراد دلته د هدایت نه امام قرطبي رحمه الله نقل کوي چې قرآن کریم اتباع مراد. وقال ابن عباس رضی الله عنه فضمن الله لمن اتبع القرآن الا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرة. امام قرطبی صفحه 38 جلد 1 پانی د عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه د آیت تفسیر داسې نقل کوي. فرمایي چې د آیت مطلب دا دی چې الله د دې ذمہواري اخیستلې ده چې څوک په قرآن ورپسې شي دی په دنیا کې ګمراه نه وي. معلومه ده چې سړی په قرآن ورپسې دی به ګمراه نه وي. خو دا مطلب چېرته نه دی په دې ځان پوه کړئ چې میرزا غلام احمد قادیاني یا د هغه مرګري یا د پرویزیانو یا د پرویزیانو مرګري هغوی وایي چې قرآن یوازې کافي دی. بېشکه بېشبې قرآن کافي دی، لیکن د قرآن تفسیر چې کومه دی نو دا محتاج دی، د قرآن مجملات محتاج دی تفسیر ته. او هغه تفسیر به ته زده کړې د پیغمبر نه، هغه به ته زده کړې د صحابو نه. نو که یو سړی وایي چې قرآن کافي دی نو د هغوی مقصد دا نه دی، بلکې قرآن خو قانون دی او په قرآن کې قانون چې نه په قواعدو کې مجمل ذکر مجمل د هغې وضاحت پکې. د دې وضاحت لپاره نبي علیه السلام راغلی دی، هغه مفسر اول دی او بیا د هغه شاګردان صحابه دا دویم نمبر مفسرین حضرات دي او بیا د صحابو شاګردان تابعین دریم نمبر مفسرین حضرات دي چې هغې ذکر راځي. نو دا ټیک خبره ده چې سړی په قرآن ورپسې شي دی به ګمراه کېږي نه په دنیا کې. خو که ته وایې چې زه په خپل اختیار ورپسې کېږم نو په قرآن کې بیا مجملات دي. اقیموا الصلاة وایي لکه 2 رکعته لمونځ کوه، بس په 24 غنټو کې 2 رکعته لمونځ کوه لکه څنګه د پرویزیانو عقیده او چې کله 2 رکعته لمونځ جوړ کړو بس دا ساره پاره کافي دی. په قرآن کې الله فرمایي نو دا به ته زده کړې د پیغمبر نه، ځکه چې په قرآن مجید کې د 4 رکعاتو د فرضو د وترو او د سنتو د دې ذکر نشته دی. دا تفصیل به ته زده کړې د پیغمبر نه. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا څه کوي دا وضاحت کوي. اوس په دې باب کې احادیث کثیر احادیث موجود دي، خو موږ اکتفا کوو په یو څو حدیثو باندې. اولنی حدیث چې دا بالکل صحیح حدیث دی، صحیح بخاری فضائل قرآن باب خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. او زه چې یو بخاری ذکر کوم نور دا دی علوم القرآن کې تخریج ټول شوی دی، ولیکن چې یو بخاری ذکر کې به دغه کافي. نور دا حدیث ابو داود نقل کړی دی په صلات کې، دا ترمذی نقل کړی فضائل قرآن کې، ابن ماجه خپل مقدمه کې نقل کړی، دارمی نقل کړی دی. عثمان زید عفان رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمایي خیرکم من تعلم القرآن وعلمه. غوره تاسو کې هغه انسان دی چې هغه په خپل قرآن زده کوي او یا بل ته ښیي. نو معلومه دا شوی د دوه کسانو مرتبه خو د هېچا اوچته نه ده، زده کوونکی او بیانوونکی. او دا دواړه په یو حدیث کې ذکر کړه چې زده کوونکی چې دی نو دا هم ډېر اوچتې مرتبې والا دی، غوره انسان دی. او بیا چې کوم انسان بل ته بیانوي دغه هم ډېر اوچت انسان دی. نو تعلم القرآن وعلمه. دویم حدیث د امهات المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه دی، دا صحیح بخاری په کتاب التفسیر کې نقل کړی دی، باب سورۃ عبس. مسلم کتاب الصلاة کې نقل کړی دی، ترمذی فضائل قرآن کې نقل کړی، ابو داود صلات کې، او امام نصیر فضائل قرآن کې، ابن ماجه په ادب کې، او مصنف ته عبدالرزاق مسند احمد او نور کتابونه نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة. یو سړی په قرآن کې قرآن لولي خو ډېر ماهر دی پکې، لکه دا څومره قاریان حضرات دي یا نور مفسرین حضرات دي، دا ټول پکې راځي چې په قرآن کې ډېر زیات ماهر دي.
او چې تلاوت یې کوي نو بالکل روان تلاوت کوي، پای کې خلي رانخلي نه، جبې کې لکنت نه راځي، چېرته په یو لفظ باندې دوی چې هغې کې بندوالی وي هغه پکې نه راځي. نو دې به له چا سره وي؟ د هغې سفیرانو فرشتو سره ورسره وي چې ډېر عزتمند دي، د هغوی مقام ډېر اوچت دی. لیکن یو انسان دی والذي یقرأ القرآن، قرآن لولي، وهو یتتعتع فيه، چې کله تلاوت کې ژبه تد کېږي پکې نخلي، وهو علیه شاق، او دا لستل او دا کتل دا ورته سختي. بلکې یو انسان دی هغه قرآن ته کښېني او چې کله قرآن ته کښېني دا ورته سختي، ناست دی ورته سخت دی که نه، ځکه دې ګرځېدونکی وایي چې وګرځېدې پاسېدې، لیکن ده بیا ځان راټینګ کړی، خپل ضمیر سره مقابله کوي، خپل نفس سره مقابله کوي، شیطان سره مقابله کوي او بس ځان یې کښېنولی دی. دا په دې باب کې دی. نو شاق دی پې، دا ناسته پې شاق ده، تلاوت پې شاق دی، دا اورېدل پې شاق دی. له اجران، ده لپاره 2 اجر دي، یو د اورېدل او لوستل، او بل د ده را مشقت، په لوستلو کې مشقت چې تکلیف دی ورته، یا په ناسته کې مشقت تکلیف دی ورته. نو دا 2 نمبر حدیث لوی فضیلت والا دی، او دا حدیث صحیح حدیث دی، صحیح ستو. 3 نمبر حدیث د ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه دی. رسول الله فرمایي مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة طعمها حلو وريحها طيب. مثال د هغه مؤمن چې قرآن لولي، هم مؤمن دی، عقیده ټیک ده، او هم قرآن لولي چې قرآن تاسو لوستل خو نه، عقیده عمل دواړه برابر دي. د دې مثال چې ده څه دی؟ د هغې مالټې دی چې د هغې خوشبويي مزداره ده او ذایقه خوږه ده. ذایقه مزداره ده، خوند یې مزدار دی، لذت یې مزدار دی، او خوشبويي مزداره ده. دا ذایقه او دا لذت د اندروني عقیده شوه، دا هم ټیک ده، او عمل دا هم برابر دی، د قرآن موافق دی. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، یو مؤمن دی عقیده یې ټیک ده خو لیکن قرآن ته توجه نه کوي، لا يقرأ القرآن، نه تلاوت کوي. نو مثل التمرة، د مثال د کجورې دی، لا ریح لها، چې په هغې کې خوشبويي خو نشته، خو طعمها طیب حلو، لیکن د دې ذایقه او خوند چې دی نو څه دی؟ دا ډېر پاکیزه مزیدار او خوږ دی. نو عقیده درسته ده خو لیکن عمل یې د قرآن موافق نه دی. د دې دا معلومه شوه چې دی 2 نمبر کې ایماندار دی، دی اول نمبر ایماندار نه دی. ومثل المنافق الذي، مثال د هغې منافق الذي يقرأ القرآن، قرآن لولي، مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، چې د هغې خوشبويي خو ډېره مزیداره ده خو خوند یې تریخ دی. یو منافق دی عقیده د قرآن مطابق نه ده، لیکن تلاوتونه له زور ورکړی، تلاوت لولي. نو د دې مثال د کشمالي چې د هغې خوشبويي چاپېره خورېږي، دا معلومه شوه چې که دا قرآن یو کافر لولي که نه برکت به راځي. که د قرآن تلاوت یو کافر کوي، یو منافق یې کوي، نو برکت به راځي. نو د دې برکت تعلق د مسلمان سره یوازې نه دی. لکه اوس فرض کړه یو کافر له سورت فاتحه ورځي که نه، هغه مشهوره خبره، وختنۍ خبره ده، د فرانس چې کوم یو څوک سندرغاړی، نو هغه یو کس مسلمان ته ویلي چې خبرې چېرې زما په سر باندې دړ راشي که نه، زه ستاسو هغه سندره نعوذ بالله هغه ولګومه، جو بس ایسته ښه شمه. هغه ورته وایي زمونږ کومه سندره، یا ورته ته راشه چې ورته لګولې ده سورت فاتحه یو قاري صاحب ویلي ده، یا هغه یې لګوله، هغه ورته غر چې دا خو د الله کلام دی. وایي ښه ده د الله کلام دی. چې یو ویل خبرې وایي دا ما راوړی دی خو چې زما په سر دړ راځي، خو چې کله مې په سر دړ راشي نو زه دا ولګوم، چې ولګوم زما سر دړ یو دم ښه شي. نو ورته یې د دې برکت دی، دا که ته اراده کې او که نه کې، که دا ستا د خولې نه وي که د کیسټ د خولې نه، خو لیکن دا برکت پرې راځي، د قرآن مجید برکت پرې راځي. دا مسلمان شو، او چې واقعي دا خو ډېر عظیم کتاب دی. نو دلته مو وګوره چې سړی منافق دی او که کافر دی او کار څه دی، قرآن لولي، عقیده د قرآن مطابق هم نه ده، لیکن د هغې خوشبويي د کشمالي په شان ده، خوند او بوی ډېر مزدار دی، خوند یې تریخ دی او بوی ډېر مزدار دی، معنی عقیده برباده ده لیکن برکت عام دی. نو برکت په هر چا باندې راځي. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. یو منافق دی ځان ته مسلمان وي، قرآن هم نه لولي، تلاوت هم نه کوي. نو د مثال داسې دی لکه د یو هغه د بیابان هغه کومه مونږ د قچرو اندوانه وایو، حنظله ورته وایي، د قچرو اندوانه، هغه د قچرو اندواني مثال دی چې نه پکې بوی شته، بوی یې تریخ دی، خوږ بوی پکې نشته، او خوند یې انتهایي تریخ دی، او دومره تریخ دی مړغونه هم دی، خو دا مړغونه نه د قچرو اندوانه ده، نو دې ته حنظله ویلی کېږي. نو دا داسې دی چې انسان په دې خپلو تلو پورې ومږي که نه، نو تریخوالی مرۍ ته رسي، دومره تریخ شی دی
چې به یې تلو پورې ومږې نو د دې تریخوالی چې کوم دی خوند هغه بده ذایقه هغه خولې ته او مرۍ ته ورسېږي حلق ته ورسېږي نو دا منافق دی عقیدې د قرآن مطابق نه ده او عمل هم نشته دی او قرآن هم نه لولي د هغې خیر او برکت نه سره محروم دی دا حدیث صحیح بخاري فضایل قرآن کې نقل کړی دی امام مسلم ابو داود ترمذي او دغه ابن ماجه نقل کړی دارمي نقل کړی دی اتفاقی صحیح حدیث دی څلورم نمبر حدیث چې صحیح مسلم نقل کړی دا عمر فاروق رضی الله عنه نه چې ان الله تعالی يرفع بهذا الكلام اقواما ويذو باخرين او په نور روایتو کې ان الله تعالی يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو باخرين او د تبرانی په روایت کې سره بیا قصه نقل نو د دې وجه نه باقي بیا صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويذو باخرين الله تعالی په دې کتاب قومونه اوجتای او په دې کتاب غورځي دا د قرآن ډېر عظیم فضیلت شو چې دا ذریعه د چا ده د بلندۍ ده دا د مرتبې ده واقعي په تېر شوي زمانه کې چې څومره اسلامي حکومتونه دي نه په دې قرآن باندې غالب شوي دي بله خبره پکې نه بس دغه قرآن ورسره عمر فاروق رضی الله عنه وسلم دغه قرآن ورسره یو تلوار او یو قرآن نو قرآن عظیم قرآن ورسره خو لیکن ټول یې منو د هغې قانونیت ته او حقانیت ته او برکت ته هر څه منل او قانون نافذ کړو او یو تلوار خو تلوار د بغاوت نه لکه اوس نن سبا بعضې خلک یي که نه هغه معمولي خبره چې دی نه هغه بغاوت ته اچوي وایي بغاوت که داسې مه کوه ته اصل کې کوم خلک دا خبرې کوي نو دوی څه لیدلي نه دي اصل خبره دا ده دوی په امن و امان ناست دي که نه په دې کلي کې په بل کلي کې په بل کلي کې ناست دي نو کله وایي زه دې حکومت خلاف بغاوت کوم او زه په ډاګه باندې دا کار کوم دا نه شي کولی پالتو کار مه کوه خلقو د یزید خلاف چې کوم د بغاوت نه منع کړله خلقو د حجاج ابن یوسف خلاف چې کوم د بغاوت نه منع کړې ده چې بغاوتونه به نه کوي بغاوت کې خو اسلامي دنیا تباه کېږي مسلمان غر کېږي په هغې کې خو چې ته کافر ته تکلیف نه شي رسولی دغه وجه چې ابوذر غفاري رضی الله عنه ته نبي علیه السلام وفرمیل چې که زمانه داسې راشي ستانه حکومت غونډ قوانین چې دین ټول په تا نافظ کوي ستانه هر څه غواړي خو تاله هېڅ هم نه درکوي ستا حق تاله نه درکوي او ستانه هر ټیکس او هر شی درنه غواړي ته به څه کوې توره به پسې واخلمه او زه به دې خپل حق په زور واخلمه که نه یې راکوم دا سر به دې قلم کړل چې نه توره به نه راخلي توره به راواخلي او هغه به کې به ننوت او کاڼې به پسې راوالي او هغه به وټکې پسه به یې کړې کاټۍ کې به ور دننه کړې او ځان نه به د کور ټاټ جوړ کړې ټاټ پوزې په هغې به سملې په هغې به سملې ده ته چې ویلي ته به توره راخلې ته بغاوتونه کې نه بغاوت به نه کې او د الله نه قیامت کې غواړې څوک ظلم کې هغې ته میلاویږي ته کله شریعت خلاف څوک کارونه کوي نو شریعت خلاف چې کوم داسې عیان کارونه چې د هغې حکم کې نه هغه بیا بغاوت نه دی د هغې به چې دی نو په خپل یو طریقه کار د حکمت باندې د هغې مقابله کې داسې مطلب نه دی لیکن ته خو هر کار ته چې کوم ستا د خواهش خلاف وي هغې ته ته د شریعت خلاف خبرې کوې نو تا شریعت کتلی غونډئ اوس که فرض که حکومت چې دی هغه اعلان وکړي چې هلکه زنا بالکل جایز ده دا به ورسره نه منې بیا ټوله دنیا پسې راوځي یا هغه وایي چې هلکه شراب بالکل جایز شو دا به هر څه وڅکي نو د هغې خلاف به راوځي یا وایي چې مونځ به هېڅ څوک نه کوي یو خو آزار دی که نه آزار خو بېشماره موجود دی که نه خلیل احمد سهارنپوري هغه اعذار نقل کړي دي اعذار د جماعت نه د منې کېدو دپاره 20 اعذار یې نقل کړي بس د مجهود کې صفحه نمبر 20 جلد نمبر 1 باندې او هغه نقل کړي د چا نه د شاملي نقل کړي دي د نورو کتابونو نقل کړي دي نو دا اعذار یې جمع کړي دي دا عذر دی دا عذر دی دا عذر دی د اعذار به پکې ګورې ځان به باغي نه جوړې بغاوت که نه کې نو دا عزتمند کتاب دی خو توره د بغاوت نه وعن جابر بن عبد الله پنځم حدیث جابر بن عبد الله فرمایي چې رسول الله فرمایي خیر الحدیث کتاب الله بهترین کلام د الله تعالی کتاب دی په دې کې خبرې کول خو تحریف نه کوي قرآن کې خبرې د قرآن په زبان باندې وکړي په قرآن کې به خبرې په خپل زبان نه کوي په خپل زبان مطلب پېژنې وروسته راځي تفسیر بالرای ورته وایي خواهش مطابق تفسیرونه به نه کوي صحیح مسلم امام بهقي سنن کبرا کې نقل کړی دی انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله فرمایي ان لله اهلین منا چې د الله تعالی دپاره یو خواص دي متعلقین دي د اهلین منا معنی دا نه چې د الله اهل دي اهل نه مراد دلته د الله سره خاص متعلق خلق دی چې د الله د رحمت نظر مکمل هغوی ته متوجه دی دې ته ویل کېږي څه شی اهل ورته ویل کېږي دلته مراد د الله تعالی متعلق او خاص خلق دی هغه څوک دي چې د الله ټول رحمتونه ورته متوجه دي قالو یا رسول الله من هم دا څوک دي قال هم اهل القرآن اهل الله وخاصته
وایي دا قرآن والا خلق دی، اهل قرآن. اهل قرآن الله ته ډېر مقرب، ډېر نږدې او ډېر خواص خلق دی. د الله رحمتونه ټول په هغې باندې څه دي؟ په هغې باندې ورېږي. نو اوس اهل القرآن نه مرادو چې د قرآن سره تعلق وي، په هره طریقه باندې خو د قرآن سره تعلق وي، د قرآن د ناظرې سره، د قرآن د ترجمې سره، د قرآن تفسیر سره، د قرآن د حفظ سره، د قرآن د تجوید سره، د قرآن د لیکلو سره، د هغې د پرچار سره، د هغې د اورېدلو سره. دا ټول اهل قرآن دي چې د قرآن سره تعلق وي. لکه په اهل بیت کې یو سړی وي که نه په کور کې، نو دا زما اهل بیت دي. نو په اهل بیت کې خو ماشومان وي، په اهل بیت کې خو ښځې وي، په هغه کې بوډاګانې وي، بوډۍ وي، په هغه کې هلکانې وي، جنکۍ وي، او په هغه کې بې روزګاره وي او روزګار والا وي. دا ټول پکې موجود دي. ته خلک اهل بیت وایي، وایي دا ټول لکه څه دي؟ د اهل بیت دي. نو دلته مراد څه شو؟ دا د الله تعالی خواص دي، اهل بیت دي، اهلي دي، خاص خلک دي. کم خلک دي؟ قرآن سره متعلق دي. نو که د قرآن سره په ناظرې متعلق دي، که د قرآن سره په تعلیم تعلم باندې دي، که تجوید باندې دي، په حفظ باندې دي، او که په کتابت باندې دي، او که په سماعت اورېدلو باندې دي، دا ټول متعلقې دي. دا حدیث صحیح حدیث د امام نصير سنن کبرا کې نقل کړی دی، ابن ماجه حاکم نقل کړی دی. وقال بویسری فی زواد اسناد صحیح رجال ثقات. دا حدیثو دا صحیح حدیث. وم نمبر حدیثو عبدالله زید عمر رضی اللہ عنہ فرمائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاه اللہ القرآن فهو يقوم به اناء الليل واناء النهار وفي رواية البخاري علمه الله القرآن فهو يتلوه اناء الليل واناء النهار فسمعه جار له فقال ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل ورجل آتاه الله مالا فهو يهلكه في الحق فقال رجل ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملت مثل ما يعمل. دا حدیث صحیح بخاری، صحیح مسلم نور کتابوں نقل کرے. الفاظ د بخاری کتاب الفضائل کی بخاری، مسلم صلاۃ المسافرین کی، ترمذی او نسائی، ابن ماجہ زہد کی نقل کړه دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې په دوه کسانو باندې، په دوه اشخاص باندې غیبته کول، رش کول، د هغې د اعمالو په شانتي د عمل شوق ښکاره کول. دلته مراد د حسد نه هغه حسد نه دی چې کوم ممنوع حسد دی. ممنوع حسد خو دې ته ویل کېږي د چا د نعمت د زوال تمنا کول، او دې حسد نه مراد غیبته ده، رشک دی، شوق دی، خوند دی چې یا الله ماله داسې خوی راکړې، داسې عمل راکړې، داسې عقیده راکړې. یو هغه انسان دی چې هغه قرآن یاد کړی د شپې او د ورځې وایي، او دا ګاونډي واوري او دی وایي چې یاره کاش زما سره داسې قرآن وي او داسې راته یاد وي، داسې پوهېدلی او ما هم ویلی، نو الله به له دغه شانتي ورکوي لکه څرنګې چې دی بل کس ته میلاو شوی دی. او یو سړی دی چې هغه له مال الله ورکړی دی، حق حلال مال یې ورکړی دی، په حق حلال طریقو باندې خرج کوي. دی افسوس چې زما سره هم داسې وی چې ما هم دغه شانتي عمل کولی، دغه شانتي صدقې او خیراتونه مې کولې. لهذا په دې کې د قرآن د فضیلت ذکر دی چې قرآن یې زده کړی دی، علمه القرآن، او بیا یې لولي او بیانوي او اورېدونکی شوق ښکاره کړي چې افسوس زما سره داسې وی ډېر به ښه. اتم نمبر حدیث د ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ حدیث ته رسول الله فرمایي القرآن حجة لك وعلیک. قرآن کریم به ستا د پاره د کامیابی دلیل وي په قیامت کې، او هغه دا دی چې د پې عمل کړی، عقیدې پې جوړه کړې ده، دی کامیاب دی. او یا به ستا د ناکامۍ او د هلاکت حجت او دلیل وي، یا په تا به خلاف وي، ستا خلاف به ګواهي کوي چې دی زما موافق عقیده نه ده جوړه کړې، زما موافق عمل نه دی کړی. نو القرآن حجة لك او علیک. صحیح مسلم، امام دارمی، احمد بغوی او دلمی مسند الفردوس کی، علامہ بحقی شعب الایمان کی نقل کړه دی. نهم نمبر ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی چې رسول الله فرمایل ان اصغر البیوت من الخیر البیت الصغیر من کتاب الله عز وجل. نبی علیہ السلام فرمایي د ټول زیات د نیکو نه، د ښېګړو نه، د برکاتو نه خالی کور هغه دی چې د الله د کتاب نه خالی وي، چې د هغې کې د الله د کتاب تلاوت نه کېږي، په هغې کې د کتاب درس و تدریس نه کېږي، یا د کتاب مطابق پکې عقیده او عمل نه جوړېږي. نو دا کور چې دی د ټولو کورونو نه خالی کور دی، دې کې خیر او برکت نشته دی. دا حدیث مستند د اسحاق میں راہوے، فضائل قرآن حدیث نمبر 401 اور 574 نمبر حدیث تھے. امام حاکم مستدرک کی، مجموع الزوائد کا علامہ حسمی، مسند الحارث کی او مسند الشامین کی نقل کړه دی.
لسم نمبر حدیث ابو سعید خدری رضی الله عنه دی. دا روایت لږ اهم دی، دا ویل پکار دی. او هغه دا دی چې نبی علیہ السلام فرمایي یقول الله سبحانه وتعالى من شغله القرآن وذکری عن مسألتي اعطيت افضل ما اعطى السائلين وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه. نبی علیہ السلام فرمایي چې الله تعالی فرمایي، دې ته حدیث قدسی وایي. حدیث قدسی دې ته وایي چې د دې الفاظ او مضمون د بره نه راغلي، نبی علیہ السلام نقل کړي، جبریل امین راوړی. او د نبی علیہ السلام چې کوم حدیث دی هغې ته حدیث نبوي وایي. د هغې الفاظ او مضمون د رسول الله د طرفه وي. ټیک ته چې هغه هم د الله د رسول الله په زړه کې اچوي، ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی، لیکن د هغې الفاظ د رسول الله وي او دا الفاظ د بره نه راغلي، دا مضمون د بره نه راغلی. نو حدیث قدسی څه د بره 200 دي. او دا مطلب نه چې هر حدیث قدسی د حدیث نبوي نه زیات مضبوطي نه. د حدیث د مضبوطوالي خبره دا په سند باندې ده، سند باندې. په دې وجه ګوره دا حدیث قدسی دی خو ترمذي نقل کړی دی او هغه ورته حسن غریب وي، صحیح ورته نه وي. او ابو نعیم په حلیة الاولیاء کې نقل کړی 5 جلد کې 106 صفحه، دارمی نقل کړی، ترغیب منذری نقل کړی دی. لیکن دا حدیث حسن غریب دی، فضایلو کې چلیږي، سره دین حدیث قدسی دی. دا هغې وجه دا چې خبره سند ده، چې دې په سند کې کلام دی، الفاظو کې خبره نه ده، متن کې دې په سند کې خبره ده. نو په دې وجه باندې حدیث نبوي به یا به صحیح وي او حدیث قدسی به ضعیف وي. نو ته به تا د الله تعالی ته منسوب حدیث ضعیف کو نه، دا د راویانو په وجه، سړو په وجه باندې چې چا نقل کړی دی که نه، ناقلین کمزوري دي. نو په دې وجه حدیث څه شو، دا کمزوره شو. نو پروردګار فرمایي چې سړی د قرآن مشغوله کړي، د څه شي نه، د دې خبرې نه مشغوله کړي او زما یاد یې مشغوله کړي چې زما نه څه غواړي، خو لیکن د قرآن تلاوت شروع کو، ذکر یې شروع کو، ستا زما خبره چې کوم څه زما نه غواړي که نه هاتې هیر شو. هغه دې چې کله هیر شو نو زه به ورکړم دوه ته غوره د هغې نه چې خلک زما نه غواړي. څومره اورېدونکي چې دي چې زما نه غواړي د هغې نه به له غوره ورکړم. او بیا د الله تعالی کلام په ټولو کلامونو باندې داسې غوره دی لکه الله تعالی چې په مخلوقاتو باندې څومره فضیلت لري. نو دا حدیث ډېر اوچت حدیث شو چې یو سړی وي هغه د قرآن تلاوت کې دا واحد عمل دی په دنیا کې، بل عمل داسې نشته دی. دا واحد عمل دی په دنیا کې چې ته د الله نه نه غواړې نو تعالی الله درکوي. هغه د قرآن تلاوت دی او د هغې ذکر دی او د هغې مشغولتیا ده او د هغې تفسیر دی او د هغې سره تعلق کتل دي، اورېدل دي چې ستا زړه او ستا دماغ د ډېرو غوښتلو دپاره بېقراره دی. خو لیکن هلته تا قرآن اورېدل شروع کړې، ستا د نهر سهیر شو. نو که بل عمل ته کوې که نه د الله نه به غواړې، لکه اوس ته درود شریف وې، حمد و ثنا وې، یا 2 رکعاته لمونځ وکړې او د هغې نه پس چې کومه ته څه غواړې هغه نه غواړې که نه الله یې نه درکوي، هغه غواړې. او ټیک د صوفیانو حضراتو خبره خو دا ده، هغه خو سلوک قایل دي، هغه وایي چېرې یو سړی دی هغه د الله نه هېڅ نه غواړي، دا ټول نه اوچت دی. لیکن حال دا دی چې نه غواړې به، ځکه چې دعاګانې چې کوم دی مستقل بابونه دي او قرآن او حدیث ترې ډک دی، الله نه به غواړې. عاجزي په غوښتلو کې ده، چې څومره ته غواړې نو دومره عاجزي ده. نو عاجزي په غوښتلو کې ده، نو په دې وجه ته به غواړې. لیکن یو سړی دی د الله کلام تلاوت کوي، تفسیر کوي، بیان کوي، اوري او دې نه غواړي او یا د غوښتلو ورته توجه نه راځي، هر څه دې هېر شي، نو الله تعالی به دله د غوښتنو نه غوره ورکړي. نو چې یو سړی د قرآن په آخر کې څه غواړي نو بیا خو الله خامخا ورکوي. چې یو سړی قرآن تلاوت وکړي یا ختم وکړي یا درس وکړي او دا ختموي او په دې آخر کې دا دعا کوي، نو دې نه خو دا معلومه شو چې الله تعالی چې نه غواړي که نه نو بهترین به له ورکوي. نو چې غواړي نو بیا خو د بهترین نه بهترین به له ورکوي، بیا خو له ډېر ښه ورکوي. 11 نمبر حدیث د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ حدیث ته رسول الله فرمایي من قرأ حرفا من کتاب الله تعالی فله حسنة والحسنة ب10 امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. دا حدیث امام ترمذی نقل کړی او قال حسن صحیح. رسول الله فرمایي سړی د قرآن کریم یو حرف لري تلاوت وکړي نو هغې ته یوه حسنه یعنی کامله یو نیکي دا میلاویږي او یو نیکي دا 10 چنده ده. او رسول الله فرمایي زه دا نه یم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې الف دا علیحده یو حرف دی، لام علیحده جدا یو حرف دی او میم ځان له یو حرف دی.
نو مطلب دا شو چې الف لام میم 3 حروف شو 3 حروف نو دا 10 نیکی دا په دې باندې ملاویږي. وقال ابن مسعود رضی الله عنه من اراد التعلیم فيسور القرآن فإن فيه علم الاولین والآخرین. او بیا د دې حدیث مبارک کې د ابن مسعود رضی الله عنه یو قول امام بهقی نقل کړی په مدخل کې په حواله د علوم القرآن صفحه 92 علامه سید شمس الدین افغانی رحم الله په حواله باندې هغه وایي چې کوم خلک علم غواړي نو د قرآن جستجو دي وکړي، قرآن دې واړی راوړي، ځکه په دې کې د اولین او د آخرین علم دی. معنی دا چې په دې کې اصول العلم ورته مونږ وایو هغه کې موجود دی. نو معنی په یو حرف باندې دا دومره لس نیکۍ چې ملاویږي ځکه وایي دا قوانین دي، قوانین. نو چې زاید شی یادې که نه د هغې دومره احسان نه وي، خو چې یو قانون یاد کړي، یو قانون د هغې ډېر لوی مرتبه وي. نو دا الف لام میم دا یو قانون دی، مطلب دا په هر حرف کې قانون موجود دی، د قرآن قانون دی پکې، اصول دی پکې. دوسم نمبر حدیث د ابن مسعود رضی الله عبدالله ابن عباس رضی الله عنه نه دی. رسول الله فرمایي ان الذي ليس في جوف شيء من القرآن كالبيت الخرب. و یو سړی دا په زړه کې، دا په سینه کې، دا په خېټه کې د قرآن څه حصه نشته. د دې مثال د هغه وران کنډر، د هغه وران کور دی چې په هغې باندې نه دروازه وي او د هر طرفه کنډر دی، په هر طرف پې حمله کوي شیطان، ډېره په اسانه په هغې باندې حمله کولی شي ځکه چوکیدار یې نشته. دا حدیث امام ترمذي فضائل قرآن کې په سند حسن صحیح سره حاکم وغیره نقل کړی دی. وتعقب ذهبي بقوله قابوس فيه لين. امام ذهبي دی قابوس یو راوي دی پاکي کمزوري ده، لیکن امام ترمذي حسن صحیح ورته ویل ځکه چې مخکې حدیث چې تاسو ذکر کو چې هغه خالی کور والا روایت اردی تایید دی، نو په دې وجه په دې درجې سره حسن صحیح دی. دیارلسم نمبر حدیث عبد الله بن عمرو بن عاص رضی الله عنه دی. آپ فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایي یقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. صاحب قرآن ته وایي، صاحب قرآن ویل قاری القرآن نه دی، صاحب القرآن ام حافظ راغی، ام قاری صاحب راغی، ام تجوید والا، یا چې څومره حصه د قرآن هغه ته یاد ده په تلاوت باندې، په ناظره باندې، په تفسیر باندې. دې دا معلومه شو قرآن چا په ناظره ویل د ټول لپاره دا حکم دی. صاحب القرآن ورته وایي. صاحب القرآن دی انسان ته ویل کېږي په قرآن پوهېږي، قرآن په تلاوت پوهېږي، په ناظره پوهېږي، په تفسیر پوهېږي، په تجوید پوهېږي، په حفظ پوهېږي. هغه ته وایي چې قرآن لوله په ترتیل سره او برخیجه. ستا منزله هغه ده چې کوم آیات باندې ستا تلاوت ختم شو نو که تا ته لس سپارو تلاوت درځي جو لس سپارې، او که ټول قرآن درځي جو ټول، او که نیم جو نیم، بس دا ستا آخري منزل د آخره مرتبه ده، دې ته به ورسېږي. نو دا حدیث ابو داود ترمذي نسائی په سند حسن صحیح نقل کړی دی. لویه مرتبه ده، دا بل چا دپاره نشته، د صاحب القرآن دپاره ده. او پاتې چې د مجاهد دپاره ده هغه 100 درجې د الله ورته دغه شان خیراتي ورکوي. خو دا ستا شوې پاتې چې صاحب القرآن والا دپاره داري دې به لولي. نور څوک هېڅ نه دي ویلي چې نفلونه کوي یا ډېر څه کوي، دا په خپل ځای باندې لوی قدرمن شی دی، لیکن د قرآن قدر دا دی چې راته لولې که نه نو لوله او برخیږه. څوارلسم حدیث د معاذ بن انس رضی الله عنه نه دی. رسول الله فرمایي من قرأ القرآن وعمل بما فيه نو البس الله والديه تاجا يوم القيامة ضوء احسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا. دا حدیث ابو داود نقل کړی دی کتاب الصلاة کې، امام احمد حاکم نقل کړی دی، لیکن سند کې ابن لهیعه دی، ضعیف دی. او علامه ذهبي په دې کې زبان لیس بالقوي، لیکن فضائل اعمال کې په دې وجه موږ دلته نقل کړی دی. فضائل اعمال کې دا حدیث ضعیف نه دی چې قابل نقل نه دی، ځکه چې کم کې متهم بالکذب راوي فضائل اعمال کې وي نه قابل نقل نه وي. نو ابن لهیعه کمزور دی خو لیکن هغه متهم بالکذب نه دی، نو په دې وجه باندې دا حدیث سره دا قابل نقل دی. او امام ابو داود ځکه نقل کړی دی په خپل کتاب کې، او حاکم ورته بیا صحیح ویلی دی. او هغه دا دی چې سړی قرآن لولي خو چې څه په دې کې دي نو په هغې عمل کوي وره وعمل بما فی، عقیده هم جوړوي مطابق د هغې، عمل هم کوي. نو الله تعالی به مور پلار ته د قیامت په ورځ باندې داسې یو چمکدار تاج په سر کې چې د هغې رڼا به د نور نه ښایسته او تیزه وي. نو چې دا چې په یو کمره کې د دنیا دا انور سړی راګیر کړي او رابند کړي د هغې به څومره رڼا وي، نو هلته الله تعالی د دغې تاج رڼا همدغه شانتې دومره ورکوي لکه نور چې په یو کمره کې راګیر کړي څومره رڼا کوي دومره رڼا به د ده وي هلته په هر چا باندې به داسې لګي. خو شرط پکې دا دی چې را د قرآن مطابق عقیده او عملي تش رسمي لحاظ سره چې دی نو داسې نه وي
اعتقاد هم جوړوي په دې باندې او عمل جوړولو کوشش کوي. دا حدیث آخري حدیث دی، دا د قرآن مطابق ډېر اهم حدیث دی. اگر که په دې حدیث په سند باندې کلام شوی دی، امام ترمذي دا حدیث نقل کړی 2906، دارمي نقل کړی دی. وقال الترمذي هذا لا نعرف الا من هذا الوجه واسناد مجهول، چې سند مجهول. قال حافظ في التقريب قلت قال قرطبي اسناد واهن، سند کمزور دی و معناه صحیح، معنی صحیح ده. وكذب الشعبي وابن ابي حاتم وعاصم ابراهيم النخعي، چې په دې کې اعور دی، حارث اعور او کمزور دی. وقال اسحاق السبعي كان كذوبا دروغجن وتركه المهدي وضعف ابن معين وكذبوا خيثمه وضعف ابو حماد قال ابو ذر لا يحتج به. دې پورې ما دا ذکر کو چې دا حدیث ته ولې راوړل دی، نو دا مې ذکر راوړل چې دا دوی تنقید خو کړی. وقال قرطبي اما من كذب فليس بشيء، امام قرطبي چې څوک د کذاب دا فالتو خبره ده. وانما نقيم عليه افراط في حب علي رضي الله عنه لان الشعبي يذب الى تبذيل ابي بكر الصديق رضي الله عنه. و دې حارث اعور کې نور سیوا د دینه هیڅ کمزوري نشته، سیوا د دینه چې په حب علي کې غلو کوله. د علي به دومره صفت کولو چې ټول صحابه به استلاندې کړه. او امام شعبي چې کوم دی ناغه د ابوبکر صدیق تبذیل کولو، ناغه ولګېدل او دته کذوب او کذاب وایو، نو ته شعبي ورته ویل دی او شعبي د کذاب ویل دی. دا په دې وجه ویل چې دا په حب علي کې غلو کوله. لہذا امام قرطبي په مقدمه کې 22 صفحه نواله تر 31 صفحې پورې به بیان کړه. جلد نمبر 1 قرطبي احکام القرآن کې ناغه چې صرف د حب علي په وجه باندې چې غلو کوله، مبالغه کوله، دغه کمزوري ده. بصورت دیگر حدیث سره صحیح دی او قابل نقل دی، ځکه موږ دلته راوړل دي. نو دې ته لیکي حدیث تعاور او هغه دار چې علي رضی الله عنه ته ځل راغی خواله کېناستو، نو ورته وایي علي رضی الله عنه چې سمعت رسول الله یقول ستكون فتن كقطاع الليل المظلم، عن قریب بداسي فتنې راشي چې تورو تیرو په شان دي وي. قلت یا رسول الله ما المخرج منها، د دې نه د وتلو څه نجات ته، څه طریقه ده، څنګه به وځو؟ قال کتاب الله تبارک وتعالى، د الله کتاب دی. فيه نبأ ما قبلكم، په دې کې تیر شوي زماني خبرونه دي. وخبر ما بعدكم، د آینده خبرونه دي. وحکم ما بینکم، د منځ فیصلې دي. والفصل ليس بالهزل، دا فیصلې کتاب دی، عبس کتاب نه دی. من ترکه من جبار قسمه الله، چې ظالم جابر په وجه باندې یو سړی قرآن پرېږدي، نو الله تعالی به دا مات کی ټوکړې ټوکړې به کړي. ومن ابتغى الهدى في غیره اضله الله، څوک چې د قرآن نه علاوه په نور چا په کتابونو کې هدایت طلب کوي. یو خدا سي د قرآن تفسیر ته چې لکه بخاري کې، ترمذي کې، مشکات کې او مسند احمد کې او طحاوي کې او پلانکی کې ولدا حدیث دي، نو دا د گمراهۍ کتابونه دي. نه گمراهۍ کتابونه دي. د دې مطلب دا دی د قرآن په مقابله کې د یهودو، د عیسایانو، د هندوانو، د سیکانو او خپل خواهشات هغه اصطلاح مراد دي. او دغه ټول خو د قرآن تفسیرونه دي، وضاحتونه دي، حدیث شرح ده او دا نور بیا څه دي، حاشیې دي. نو څوک هدایت طلب کی د کتاب الله نه علاوه بل کتاب کې، الله به گمراه کی. وهو حبل الله المتین، دا د الله مضبوطه رسی ده. ونوره المبین، او د الله رڼا ده ښکارا. او ذکر الحکیم، نصیحت والا کتاب دی. وهو الصراط المستقیم، نیغه لاره ده. وهو الذي لا تزيغ بالاهواء، خواهشات د دې سره میل او تعلق نشي جوړولی. څوک چې قرآن لولي کنه خواهشات تیښته کوي. ولا تلتبس الالسنه، او زبان په دې کې خلط ملت کېږي نه. ولا تتشعب به الاراء، او د دې نه سوچونه فکرونه هغه خلط ملت او پراګنده کېږي نه. ولا اشبع من العلماء، او علما همیشه دې وږي وي، هغه ته مړیږي نه، بار بار لولي. ولا یمله الاتقیاء، پرهیزګاران د دې نه ستومانه کېږي نه، ستړي کېږي نه، سستېږي نه. ولا یخلق على کثرة الرد، د بار بار تکرار په وجه باندې زړیږي نه، بوج نه جوړي. ولا تنقضي عجائبه، عجائب نه ختمېږي. وهو الذي لم تنتهي الجن اذ سمعته، کله چې پیریانو واورېدلو منې نه شو، ان قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، قرآن ناشنا واورېدلو. من علم علمه سبق، چا چې دې علم زده کو بس وړاندې شو. ومن قال به صدقه، چا چې په قرآن باندې تلفظ وکړو رښتیا یې ویل. ومن حکم به عدله، چا فیصله وکړه د انصاف یې وکړه. ومن عمل به اجره، او چې عمل یې پرې وکړو اجر به ورته میلاو شي. ومن دعا الیه، او چا چې دې ته خلک راوبلل، نو هدی الی صراط مستقیم، نو دته د نیغې لارې هدایت وکړی شو. خذها الیک یا آور، علي رضی الله عنه فرمایي حارث آور ته چې خذها الیک یا آور، واخله مضبوط ونیسه دې لر ای آوره.
دا حدیث یاد که خلقو ته څه که دا یې بیان که. لہذا د فضایلو متعلق دا ذکر شو. دویم فصل چې دی نو د قرآن د جمع په باره کې دی. جمع القرآن نو دام اهم دی، دا به وایو پکې. قرآن کریم نزول چې شوی دی نو د نبی علیه السلام په زمانه کې عام طور باندې خو مونږ وایو چې قرآن 3 ځله جمع شوی دی. د نبی علیه السلام په زمانه کې ټیک دی جمع شوی دی، خو کتابي شکل نه دی ورکړی شوی. کتابي شکل دا نه دی ورکړی شوی، بلکې د خلکو په سینو کې صحیح د چا کاغذونو په ټوکړو باندې، د کجورو په پاڼو باندې، یا چېرته په تیز نرم ګټو باندې، پترو باندې، یا د کجورو په پاڼو باندې، یا داسې اډوکو باندې دا لیکلی شوی. نو جمع داسې وه. قرآن ټول موجود و، خو خو حافظانو وروستو راځي ټول یا 15 یا 20 کسان حافظانو د قرآن په صحابهو کې، لیکن باقي مجموعي لحاظ سره کتابي شکل کې خو نه و، خو لیکن د سینو په شکل کې محفوظ و. یا چا سره 3 سورته، چا سره 10 سورته لیکو، چا سره لږ لیکو، چا سره زیات لیکو. دا په کاغذونو باندې و، په چمړو باندې و، د کجورو په پاڼو باندې و، یا په دې پستو نرمو کاڼو باندې لیکلی شو، یا په اډوکو باندې د اوږې دا پلن اډوکی چې دی په دې باندې لیکلی شو. دا موجود و. یو شکل خدا دی. دویم نمبر چې دوباره کتابي شکل ورکړی شوی دی نو په 2 لغاتو کې کتابي شکل چې ورکړی شوی دوباره نو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې ورکړی شوی. او دریم نمبر کتابي شکل چې بیا په یو نسخه باندې دی، په یو حرف باندې دی، چې هغې ته مصحف عثماني وایي. د عثمان ابن عفان رضی الله په زمانه کې دا په خلافت کې په یو لغت کې لیکلی شوی دی. مطلب دا نه چې یو لغت قریشي نه، د هر چا لغتونه پکې وو، خو لیکن د 3 4 5 6 لغتونه یو اخیستی دی، باقي سری دا یې پرېښي دي. لهذا 3 ځله جمع شوی دی. امام حاکم په خپل کتاب مستدرک کې نقل کوي جمع القرآن 3 مرات. قرآن 3 ځله جمع کړی شوی دی. اتقان فی علوم القرآن نوع نمبر 18 فی جمع و ترتیبی. لهذا جمع القرآن شوی دی. دا حوالی چې ګورئ نو امام قرطبي صفحه 85 جلد 1 باندې، ابن عافیه محرر الوجیز کی چې هغه تفسیر د کتاب العزیز صفحه 26 مجلد واحد یو جلد کې دی. نو هغه هم دا نقل کړی دی چې قرآن مجید د نبی علیه السلام په زمانه کې و، خو متفرقا فی صدور الرجال وقد كتب الناس منه في صحف وفي جريد وفي لخاف وفي زرر وفي حسب وغير ذلك. چې د رسول الله په زمانه کې قرآن مجید موجود و، خو متفرق مطلب دا دی چې چا په سینو کې یادو، چا لیکل کوله په صحیفې باندې، چا په چمړې باندې، چا په کجور په پاڼو باندې، په نرمو او تیرو ګټو پترو باندې، یا په اډوکو باندې په دې لیکل کېدل. نو پوره وضاحت امام قرطبي کړی دی. اخرج الحاکم بسند علی شرط شیخین عن زید بن ثابت رضی الله عنه چې كنا عند النبي صلی الله علیه وسلم نؤلف القرآن فی الرقا. زید بن ثابت رضی الله عنه فرمایي چې موږ به قرآن مجید په چمړو باندې لیکو. دا حدیث امام حاکم نقل کړی په سند د بخاري او د مسلم په شرایطو باندې صحیح دی. د زید بن ثابت رضی الله عنه تفسیر روح المانی تبع بیروت صفحه 1 جلد 1 باندې هغه نقل کوي. نو لہذا د نبی علیه السلام په زمانه کې قرآن مجید موجود و، خو لیکن د هغې جمع په دغې طریقو باندې وه، کتابي شکل کې نه وه. دویم نمبر جمع القرآن چې جمع شوی دی او پوره قصه ده، او دا قصه صحیح بخاري نقل کړې ده او اوږد حدیث دی. امام بخاري نقل کړی سی په حوالې زده کې، نور به د هغې مضمون ویمه. بخاري کتاب التفسیر باب لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علی ما عنتم تحت حدیث نمبر 4679. ترمذی کتاب التفسیر باب ومن سورة التوبہ حدیث نمبر 3103. او کلاهما عن عبید بن سباق عن زید بن ثابت متول وکرر البخاری. بخاری بار بار راوړی دی. امام احمد په مسند احمد کی جلد 5 صفحه 188، حاکم مستدرک کی 229 جلد 2 باندې، او لفظ چې دی نو دا د بخاري دی. اتقان فی علوم القرآن در منصور جلال الدین سوتی ابن سعد ابن جریر ابن ابي داود په مصاحب کې، او ابن حبان ابن منذر طبرانی بهقی په سنن کبرا کې، او نسائی او د دین علاوه نور کتابونه نقل کړی دی. نو جمع څنګه شو دوباره؟ نو دوباره جمع په دې طریقه شوې ده. د ابوبکر صدیق رضی الله عنه دور خلافت ته کتابي شکل لپاره الله تعالی لاره واري، ځکه د قرآن حفاظت کوي که نه، چې مونږ قرآن نازل کړی دی، مونږ محافظین یو، د حفاظت لپاره طریقه ده
چې کتابي شکل الله ورکو کنه دا د حفاظت یو بهترینه طریقه شو. واقع دا چې د نبی علیه السلام نه وروسته ابوبکر صدیق رضی الله په دور کې یو جنگ شوی دی، هغې ته جنګ یمامه وایي. په هغه جنګ کې ډېر زیات چې کنه د قرآن ماهرین قرا دا شهیدان شوي دي. راجح او ظاهر قول چې دی نه خو 70 کسان دي، او په یو روایت کې راځي 700 کسان شهیدان شوي دي. نو د دې تطبیق داسې دی چې 70 هغه کسان دي چې هغه ښکاره قاریان دي، ښکاره د قرآن ښکاره ماهرین او قاریان دا پکې دي، او دا 700 هغه دي چې دا لږ لږ قاریان دي، چاته لږ حصه او چاته ډېر حصه خو پوره نه دي. نو دا 70 هغه کسان دي د قرآن پوره قاریانو، او دا 700 هغه کسان دي د قرآن سو پوره قاریان نو. نو معلومه ده دواړه ټیک دي چې 70 کسان هم دي او 700 دي، ولیکن 70 راجح روایت ته ظاهر، او دا 700 په دغه تطبیق سره بس کې دا به جمع کړي. عمر فاروق رضی الله عنه په دماغ کې خبر راغله چېرې دا قاریان داسې د قرآن ماهرین دا داسې وفات کېږي او شهیدان کېږي، نو دا قرآن مجید ډېره لویه حصه به ضایع شي. نو داسې کوم چې دا قرآن په یو کتابي شکل کې را جمع کړو، خو زما دا خبر به ابوبکر صدیق څنګه مني؟ نو دی پسې راغی، او چې راغی نو هغه ته وایي چې ګوره په جنګ یمامه کې ډېر قاریان شهیدان شو، زما ته ډېره سخته یره ده، اندیشه ده، خوف دی چې که چېرته داسې طریقه او سلسله جاري وي د قراو د شهداو د شهادت او د وفات کېدلو، نو د قرآن ډېره حصه به ضایع شي. لهذا که ستا خوښه وي نو دا قرآن مجید په یو مصحف کې را جمع کوو، یو کتابي شکل ولا ورکوو. نو ابوبکر صدیق رضی الله عنه ورته ویل چې عجیبه کار کې کم کار رسول الله نه دی کړی، ته څنګه کې؟ نو عمر فاروق ته فرمایي چې قسم دی په الله، والله قسم دی په الله چې په دې کې ډېر لوی خیر دی. راځي تا ته په دې کې ډېر لوی خیر دی، خو هغه سره نه مني. و دا دواړه خبرې اړې وراړې اړې راړې، محاوره دې ته ویل کېږي. خبره واوړي د هغې نه یو ضرب المثل جوړ شي، یو جمله دې جوړه شي، یو محاوره دې جوړه شي. نو دواړه خبرې اړې وراړې تر دې چې د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سینه د عمر فاروق دې خبرې ته کولاو شو. نو دواړو بزرګانو اتفاق وکړو، او چې اتفاق یې وکړو نو راله به چا پسې په کاتبي وحي پسې چې ډېر لیکل به کول، نو هغه زید بن ثابت رضی الله عنه، نو دا انصاري دی. نو چې کله زید بن ثابت ته راله، دواړو ورته ویل چې ته ډېر عاقل یې او ځوان یې او په دل جماعي سره دا کار کولی شي، او ته کاتب د رسول الله پاتې شوی، نو داسې وکړه چې دا قرآن نه جمع کړه. نو هغه ورته ویل عجیبه کار کوي، کم کار پیغمبر نه دی کړی، تاسو څنګه کوئ دواړه؟ او بیا ورته وایي چې که فرض که تاسو دواړه ماته دا حکم وکړئ چې د دې ځګي نه دا غر هغه ځګي ته ویسه، نو زما دې قسم وي دا ماته وړل اساني دا به ویسه، خو دا کار نه شم کولی. اوس دا دواړو څه خبرې اړې راړې ورته وایي چې ګوره دې کې خیر دی، ته په دې سوچ وکړه، داسې بدعت نه دی، ګناه نه ده، دا د قرآن حفاظت دی. نو د هغه سینه هم کولاو شو، او چې سینې کولاو شو نو بس هغه ته ویله چې زه ته شروع وکړه او قرآن مجید څخه دا را جمع کړه، چا سره څومره لغات دي دا ټول را جمع کړه. نو هغه ولګېدل قرآن مجید د کاغذونو د ټوکړو نه، د اډوکو نه، د چمړو نه، د کجورو د پاڼو نه، د خلقو د سینو نه هغه را جمع کړه، تر دې پورې چې 2 آیتونه سورې توبې 2 آیتونه، آیت نمبر 128 او آیت نمبر 129 چې لقد جاءکم رسول من انفسکم، دا دوه آیتونه د بل چا سره نه و سوا د چا سره د خزیمه بن ثابت الانصاري رضی الله عنه سره ملاو شو، او د نور صحابه سره نه. او په بعض روایتو کې راځي چې سورۃ احزاب آیت نمبر 23 چې رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، چې دا د خزیمه سره ملاو شو یا د ابو خزیمه سره، لیکن صحیح دا چې خزیمه رضی الله عنه ذو شهادتین دی. نو په اول جمع کې د سورۃ براءت دي کې نور اقوال شته، خدا زه راجح قولم دا دی چې په اول جمع کې چې کوم ابوبکر صدیق رضی الله عنه د عمر فاروق په مشوره سره کوم جمع کېدله، نو په هغې کې د سورۃ براءت دا 2 آیتونه دا سوا چې کوم دی د دې یو راوي سره موجود د خزیمه بن ثابت سره. او دوباره جمع چې کله کېدله د درېمه جمع د عثمان بن عفان رضی الله عنه په زمانه کې د په هغې د سورۃ احزاب آیت نمبر 23 چې کوم دی دا سو دا موجود نو دا د چا سره دا د خزیمه سره یا د ابو خزیمه سره دی، د ابو خزیمه سره دی. نو دا تطبیق دی. نو په دې وجه باندې دا تطبیق امام قرطبي کړی دی، جمع وکړه، خو په 2 لغاتو کې قرآن مجید چې څنګه راغلی نو هغه شانتي جمع وکړه. لہذا د دې 2 آیتونو په باره کې چې صحابي خزیمه الانصاري دی او که ابو خزیمه الانصاري دی 2 اشکالات دي.
یا آیتونه چې ورک دي د سورې توبې دوه آیتونه دي او که د سورې احزاب چې کومه دی آیت نمبر 23 دی. نو راجح او صحیح خبره داره چې خزیمه الانصاري ذو شهادتین دا د اولنۍ جمع سره متعلق دی چې صحابي خزیمه دی الانصاري چې دا د یو کس په ځای باندې دوه کسانو ګواهي به کوله، د دوه کسانو ګواهي چې یو کس کوله نه هغه دی چې د نبی علیه السلام د یهودي سره قصه راغلې او دا ورته وویل چې زه ګواه یم په دې باندې، دا بیا د دوه کسانو د ګواه په برابر و. نو په جمع اولا کې سورت برات کې آیت نمبر 128 129 دا صرف د چا سره د خزیمه الانصاري سره. بیا دویمه جمع چې د عثمان بن عفان په زمانه کې وه نو سورت احزاب آیت نمبر 23 چې رجال صدقوا ما عهد الله دا د ابو خزیمه سره، دا ابو خزیمه سره. نو لهذا دا تطبیق دی او امام قرطبي علامه علوسی دې تطبیق ته ترجیح ورکړې ده چې په اوله جمع کې سورت توبه آیت نمبر 128 او 29 د خزیمه سره او په سورت احزاب چې کوم آیت دی آیت نمبر 23 دا په جمع ثانی کې د عثمان بن عفان سره صرف د سره موجود ابو خزیمه سره. نو دا غره تطبیق امام قرطبي کړی، علامه علوسی کړی. وقال الليث حدثنا عبد الرحمن بن غالب عن شهاب وقال مع ابي خزيمه الانصاري وقال ابو ثابت حدثنا ابراهيم وقال مع خزيمه وابي خزيمه فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو توکلت. امام قرطبي 85 جل 1 او روح المانی 23 جل 1 او اتقانم دا خبره نقل کړې ده. نو په دې وجه باندې دا دویمه جمع دا موجوده شو د ابوبکر صدیق په زمانه کې او دا صرف یو مصحف و چې دا د ابوبکر صدیق سره ورسره و چې هغه وفات شو، د عمر فاروق سره ورسره و چې هغه وفات شو. نو د هغې د لور د امهات المؤمنین حفصه رضی الله تعالی عنها سره دا موجود و. درېیمه جمع نو هغه هم داره چې پوره واقعه دا د حذیفه رضی الله عنه نه ده او دا واقعه نقل کړې ده صحیح بخاري 4987 ترمذی 3104 امام طبری ابن ابي داود په مصاحب کې نقل کړی د انس ابن مالک نه او هغه د حذیفه نه نقل کړي. قرطبي 64 جل 1 او همدغه رنګه 87 جل 1 او ابن ابي داود 37 باندې دا نقل کړي او نور علما هم دا نقل کړي. د واقع اصل کې دار حذیفه د یمان رضی الله عنه د رازدار د رسول الله وي، صاحب السر، د منافقانو پرسته د سور سره تا رازدار صحابي په یو جنگ کې د ارمینیا آذربایجان شیشان چوته چیچنیا په دې غزا کې دلته دا چې څومره د عرب دي چیچنیا آذربایجان او دا روس والے چې څومره لول دي دا ځکه د عرب دي ټولو. نو دلته چې د جنگ د عثمان بن عفان په زمانه کې راورسېدو هغه 74% دنیا باندې حکومت کو، 74% دنیا باندې چې دا هغه لړایو جنگونه چې هغه اخري د چیچنیا آذربایجان دغه غرونو ته راورسېدل. په آذربایجان کې جنگ دی، حذیفه د یمان موجود دي، صحابه پکې دي او تابعین هم دي. نو د سکسان په خپل منځ کې د قرآن په یو تلاوت باندې په قرات باندې اختلاف او نزاع پیدا شو تر دې پورې چې د یو بل سره هغه نزاع دومره زیاته کړه چې د کوپر فتوی په بل ولګولې، په یو بل لعنت ولېږو والبراءة منه. او حذیفه د یمان رضی الله عنه ولاړ ډېر پریشان دی، سخت پریشان شو او په مشکل کې پرېوته. ما چې دا څنګه عجیبه خبره ده، دا خو د صحابو دور دی، خلافت د عثمان بن عفان دی، د قرآن مطابق د دوی داسې اختلاف په الفاظو کې دی. نو دا کله صحابه هم لاړ شي دا به څه کېږي. نو ما ویل چې که لاړ شم مدینې ته نو سیده به د عثمان بن عفان خواله ځم نور څه به نه کوم. دی چې کله مدینې ته راغی د عثمان رضی الله عنه خواله راغی ورته وایي دا امت د هلاکت او غرق کېدو نه مخکې بچ که. نو هغه ورته ویل چې د عثمان بن عفان د جنت لپاره ډېرې خبرې دي که نه خو دا یو د مصحف عثماني نه دا ور کافي دی چې صرف دا کار یې کړی. نو ورته چې څه مسله ده خلک بچ کړم هلاکت نه. اول داسې چل شوی دی دا غزاګانې په عراق او شام او حجاز کې بېشماره خلک شریک دي او ما ته یره ده که دا یهود او نصارا درشن دي مونږ ته متوجه شي او دا خلک په خپل منځ کې داسې اختلافات شروع کړي نو زموږ د یهودي سایان جوړ شي. تورات 1500 نسخې دی دغه شان دي، په قرآن 1500 نسخې، بیا انجیل بېشماره نسخې دی داسې به دا هم بېشماره نسخې. ته به زما قرآن نه منې زه به ستا قرآن نه منم ټول خلک به کافر شي. نو ته داسې وکړه چې زه تا له دا مشوره در کومه چې قرآن په یو رسم الخط باندې ولیکه باقي ټول تی ختم کړه. نو هغه ورته صحیح ده. نو عثمان بن عفان رضی الله عنه د حفصه رضی الله عنها ته جواب وکړو او مصحف یې ترې راوغوښتو او بیا یو کمیټي جوړه کړه چې په هغې کې زید بن ثابت
رضی الله عنه دی، عبدالله ابن زبیر رضی الله عنه، سعید بن العاص، عبدالرحمن بن حارث بن هشام رضی الله عنهم اجمعین. هغوی را جمع کړه، ورته وایي چې په یو مصحف کې قرآن ولیکئ. باقي چې څومره لغات دي دا لرې کړي، او که اختلاف راغی زید بن ثابت ته فرمایي چې که ستا د دوی سره اختلاف راغی نو بیا په لغت قریشي کې لیکه، ځکه د قرآن ډېره حصه دا په لغت قریشي کې نازله شوې ده. نو هغه به شروع وکړه او قرآن مجید چې دی نو په یو مصحف کې څه کو دا یې ولیکو، او ډېر لوی زیات چې کومه دی نو دا احسان د دې امت سره دا وکړو. او دا یوه خبره پکې وه چې ورته ویل هر آیات چې لیکئ نو په هغې باندې به دوه قابل اعتبار ګواهان یعنې صحابه دا پیش کوئ، دوه قابل اعتبار ګواهان به پیش کوئ چې د ده نه واورئ او بیا بل نه تپوس وکړئ هغې درته وایي، نو چې کله هغوی درته ټیک ووایو نو به ولیکئ، او که فرض که داسې نه نو ګورئ بیا به نه قبلې. نو به دوی شروع وکړه او را روان شو، دوه قابل اعتبار ګواهانو به چې کوم ګواهي کوله، او بیا به هغه آیات کریمه لیکو. اتقان فی علوم القرآن نقل کوي، حافظ ابن کثیر فضائل قرآن کې نقل کوي، وکانا لا یقبل من احد شیئا حتی یشهد شهیدان، چې دوه کسانو به ګواهي پیش کړل نو بس هله به یې کول، او که داسې به نه و نو کاته به څه وه بیا به یې نه منو تر هغه وخته پورې چې ګواهان به نه راغلي. وعن انس بن مالک جمع القرآن على عهد النبي 4 كل من الأنصار أبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت أبو زيد. قلت لأنس من أبو زيد؟ قال أحد عمومتي. انس بن مالک فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله په زمانه کې څلورو کسانو قرآن جمع کړی او ټول چې دی نو څه دي انصار دي، د مدینې دي. ابی بن کعب دی، معاذ بن جبل دی، زید بن ثابت دی، ابو زید دی چې دا د انس یو تره دی ابو زید رضی الله. صحیح بخاري، مسلم، ابو داود، طیالسی، ترمذي نقل کوي. نو زید بن ثابت یې ځکه اخیستلو چې دی سو کاتب وهو، لهذا مصحف یې تیار کو. اوس چې کله مصحف تیار شو د هغې نسخې نو مشهور خو دا دی 5 نسخې ولیکلې، لیکن بیا زیاتې شوي دي 7 ته رسېدلې دي. ابن ابي داود نقل کوي من طريق حمزه الزيات قال ارسل عثمان رضي الله عنه 4 مصاحف. وقال ابن ابي داود سمعت ابا حاتم السجستاني يقول كتب 7، یو مکې ته لاړه، یو شام ته، یو یمن ته، یو بحرین ته، یو بصرې ته، او یو کوفې ته، او یو په مدینه کې پاتې شو چې هغې د مصحف الامام وایو. د چا لانجه به چې راغله نو په هغې باندې خبره دا ختموله. نسخې لیکلی شوي دي 15 او ولیکلی شوي دي، یو په مدینه کې پاتې شوي، د شپږ یې خورې کړي چاپې، بیا د هغې نه قرآن شروع شوی دی. حافظ ابن حجر په فتح الباري کې نقل کوي او نسبت یې کړی ابن ابي داود ته په مصاحب جلد نمبر 637، صفحه نمبر 637 جلد نمبر 8، او اتقان فی علوم القرآن علامه جلال الدین سیوطی 210 جلد 1 باندې نقل کوي. نو پر وضاحت د غزي کې بیا ګورئ. اوس کومه پاڼې او کومه کاغذونه او کومه مصحفات چې نو د هغې سره څه وکړه، او مصحف چې کومه د حفصه رضی الله عنه نو د هغې په باره کې راځي چې هغې بېرته واپس کړو هغې ته، خو چې چاله به یې نه ورکړې. دا مصحف په ستا سره وي خو دا به ته یې چا ته نه حواله کړې، که نه مسلې به جوړېږي. لہذا هغه مصحف یې هغه ته واپس کړی هغې ته، خو لیکن هغې اجازت بل چا ته نه و، بل چا ته بیا نه دی حواله کړی. لہذا معلومه دا شوې چې هغه بیا هغې پته نه وي چېرته محفوظ چېرته دفن کړی دی او که څه یې کړو، خو لیکن هغې ته بېرته ورکړی دی ځکه هغې غوښتو چې مال یې راکړه. پاتې شو چې کومه پاڼې پاتې شوې نو د هغې سره یې څه وکړه، او یا داسې چې اوراق القرآن یا قرآن انتهایي ضعیف شي، کمزوره شي او د هغې ضایع کېدلو امکان وي، یا داسې اسماء الهي وي چې هغه په کاغذونو کې د هغې ضایع کېدلو امکان وي، یره وي، خوف وي، نو د هغې سره به څه کوې. نو ابوبکر صدیق د عثمان بن عفان رضی الله عنه خو وامر بما سوى ذلك في كل صحيفة او مصحف ايها. اتقان فی علوم القرآن صفحه 207 جلد 1 باندې نقل کوي چې عثمان بن عفان رضی الله عنه حکم وکړي دا ټول وسېږئ، صرف دغه یو مصحف پرېږدئ او هغه مصحف یې ابوبکر صدیق چې کوم دی نه حفصه رضی الله عنه ته واپس کو. باقي چې څومره کاغذونه د خلقو سره وو یا څه لیکل ورسره وو هغه ټول یې راغونډ کړه، ویل دا وسېږئ. بیا نقل کوي ابوبکر انباري في كتاب الرد عن سويد بن غفلة قال سمعت علي رضي الله يقول يا معشر النساء اتقوا وإياكم الغلو في عثمان رضي الله عنه وقولكم حراق المصاحف فوالله ما حرقها إلا عن ملئ من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. په دې باندې امام ابوبکر انباري نقل کوي په کتاب الرد کې سوید بن غفله وایي چې علي رضی تقریر کول چې خلکو د الله نه ویریږئ، تاسو د عثمان بن عفان په شان کې دومره انتهایی غلو کوئ، تجاوز کوئ چې هغې ته وایي چې دی حراق المصاحف دی، قرآنونه سیزي. نو فوالله ما حرقه، هغه خو دا په خپله نه دي سیزلي، ټول صحابه موجودو، ټول صحابه.
نو دا امام قرطبي نواسی جلد 1 په نقل کوي، نو امام عثمان بن عفان هغه سېزلي دي. وعن عمر بن سعيد قال علي لو كنت الوالي وقت عثمان لفعلت في المصائب مثل الذي فعله عثمان. او بیا عمر بن سعید فرمایي چې علي رضی الله خلکو تقریر کو چې خلکو قضا خلیفہ وي د ابوبکر د عثمان بن عفان په زمانه کې ما به هغه کار کولې کم چې هغه کو په دې وجه باندې هغه تحراق القرآن مو وایي. نو دا امام قرطبي نقل کوي 90 صفحه جلد 1 باندې هذا الاثر اخرج نبي داود في المصاحف صفحه 29 باندې. وقال ابو الحسن ابن بطال چې شارح د بخاري دی هغه نقل کوي چې عثمان بن عفان رضی الله عنه چې کما صحابه پاتې شو هغه ټول وسېزل او هغه سکړه د صحابه مخې ته مقصد داغه بیزتی نه حفاظت نه حفاظت یې کولو چې چرته دې بیزتی ونه شي. دغه رنګ امام طاووس نقل کوي د خپل پلار نه چې کان يحرق الصحف اذا اجتمع عنده د عاصم چې رسالې جمع شوې پای کې بسم الله الرحمن الرحیم یا نور نومونو نابه سېزله. عروه بن زبیر نقل کوي چې هغه به د فقه څخه کتابونه ضایع کېدل و ناغه به سېزل. ابراهیم نخی هغه دې ته مکروه وي. او وقد قال قاضي ابوبکر لسان الامه جائز وقول من حرق اولى بالصواب. امام قرطبي خو چې ضایع کېږي نو سېزل پکار دي، محفوظ دي تغیرات چول پکار دي. او احناب مسلک دار او د ابراهیم نخی رحم الله مسلک دار چې نه خول پکار دي. نو حالات ته قتل پکار دي. خبره پوه شئ کنه چې عثمان بن عفان او علي رضی الله عنه داوی طریقه کار دار ابن بطال او د امام طاووس او دغه د پلار او د عروه بن زبیر او قاضي ابوبکر داوی رای خداره چېرې محفوظ دي کې چې کله ضایع کېږي نو سېزل پکار دي او بیا محفوظ ته ایرا چول پکار دي. ابراهیم نخی او د احناب مسلک دار نو چېرې دا خول پکار دي. نو زموږ په دې علاقو کې عام طور باندې چاپېره دا خلک بد ګڼي، نو چې بد ګڼي په دې وجه باندې کوشش هم دا پکار دی چېرته محفوظ دي کې خول پکار دي. او داسې سېزل چې کوم دی نو دا نه دي پکار ده که عام خلک په دې پوهېږي نه نو که د عامیانو مخې ته دا کار وکړو نو بیا به خلک وایي کافر شوې نه یا به ستا دا خو بېزتي وکړه نو دا خبرې پخوانه خلکو کولې نو اوس به هم کوي. نو حالاتو تقاضا ته به ګورې ځان به هسې لیونی نه جوړی چې په یو ځای کې جومات کې راجمع شوي ته چې دا خو په کتاب کې دا لیک دي تاسو لیکلي دي او عثمان بن عفان داسې عمل کړی زه څوک یم نو ټیک دا عثمان بن عفان عمل کړی دا صحابه ملګري او دلته کې خبره شته دی مقصد د سېزل نه دی، مقصد حفاظت دی. مقصد دا چې قرآن ضایع کېږي یا نومونه ضایع کېږي او د هغې بېزتي کېږي په لارو کوڅو کې غورځېږي نو د هغې مقصود دا دی چې ته حفاظت وکړې عزت یې وکړې. نو حفاظت او عزت یې په دې دواړو طریقو باندې کېږي. خو لیکن که فرض که په یو علاقه کې څوک دا نه مني نو بیا ښه خبره ده چې خښ شي. نو د ابراهیم نخي د احناب مسلک دا چې خښول څه دي دا پکار دي. اوس د قرآن سره متعلق خبرې یا څو ضروري دا به کول غواړي. من شکل مصحف ونقته په قرآن کریم باندې اول نقطې او اعراب او زور زیر پیخ حرکات او سکنات یو دوی او ورسره د قرآن کریم دا رکوعات او تهذیبونه او دا تقسیمات شوي دي نو دا چا کړي دي؟ نو عام طور باندې خلکو په ذهن کې خدای د حجاج بن یوسف کړي دي لیکن خبره پوره وضاحت سره داسې نه ده. عبدالملک په بادشاهانو کې د بنو امیه هر څنګه کارونه چې کړي دي خو د دین کارونه ډېر ښه کړي دي چې په هغې کې د ټول نه ښه کار چې کوم دی سره هغه دا کار دی چې په قرآن مجید باندې د زور زیر پیخ د رکوګانو د حرکاتو سکناتو او د آیتونو د نقطې لګول دا عبدالملک کړي دي. خو عبدالملک چاته حکم وکړو؟ عبدالملک پرویا ان عبدالملک بن مروان امر به چې عبدالملک چې دی نو حجاج ابن یوسف چې دا د هغه یا گورنر دی او په دغه وخت کې یا سپه سالار دی د هغه زیر نگراني هغه ته حکم وکړو چې ته د قرآن مجید دپاره د زور زیر پیخ په دې حرکاتو په دې د عثمان بن عفان په دې مذهب باندې زور زیر پیخ نه حرکات سکنات پې نه او داسې نښې پې وې د آیتونو خو لیکن دا چې کومه 1 2 3 دا آیتونه دا پې هم نه صرف د آیت نښه وه دا کار عبدالملک وکړو. عبدالملک حجاج ته حکم وکړو. حجاج په زیر نگرانۍ کې حسن رحم الله او یحیی زوی د یعمر هغوی ته چې په دې وخت کې حجاج بن یوسف د عراق گورنر دی او هغه ته دا حکم وکړو نو بس هغه دا کسان راغونډ کړو. وایي چې امام مبرد په قرآن مجید باندې ځان دپاره نقطې لګولې وې او نقطې معنی دا ده چې با ته پخوانه ټکی نه وورې نه تې ته 2 ټکي وو دا ډېر ګران عرب پې پوهېدله موږ پې څه پوهېدو
دا غټ کار دی که نه عظیم کار یې کړی دی نو نقطې پرې ولګولې دا مبرد لګولي ځان دپاره څوک وایي چې ابوالاسود دویلي او تابعي دی د هغه لګولي دي او ابن سیرین رحمه الله راځي چې هغه هم ځان دپاره او دغه رنګ یحیی د یعمر نقطې لګولې دي او یا نظر ابن عاصم چې کومه دی اول نقطې لګولې دي چې د هغه کم نقطې چې هغې ته نظر الحروف په وایو خو راجحه خبره دا دوی ځان دپاره لږې لږې لګول وي خو دا مکمل زور زیر پیخ او دا ټکي د اعرابات و حرکات و سکنات آیاتونو باندې د 1 2 3 دا رکوګانې حزبونه دا عبدالملک په حکم باندې شوي دي او دا حجاج ته حکم کړی دی د ګورنر دی د چا د عراق او هغه د ځان سره حسن او یحیی دا اخیستلي دي او یو کمیټي جوړه کړې ده او دا کمیټې تحت چې کومه دی بیا دا کار کړی دی نو دا یو عظیم کار یې کړی دی چې قرآن ته شکل ورکړی دی زور زیر پیښې ورکړي دي نقطې ورکړي دي رکوګان او آیتونه او تحذیبات یې ورکړي دي او پوره تفصیل ګورئ نو قرطبي 99 صفحه جلد نمبر 1 او ابن عطیه خپل تفسیر کتاب التفسیر محرر الوجیز فی تفسیر کتاب العزیز کې نقل کړي. دریم فصل بیان د عدد د سورتونو او معنا د سورت د سورت څه معنا ده او تعداد یې څومره دی نو قابل اعتبار ائمه حضرات چې څومره دي د هغو په دې اجماع ده چې قرآن مجید کې کل سورتونه 114 دي کل سورتونه 114 دي په یو روایت کې 113 راغلي دي سورت انفال او سورت توبه دا یو ځای کړي ده د ابن مسعود رضی الله عنه دا هغه په مصحف کې 112 سورت فلق او سورت الناس پکې نو هغه دار دم سورتونه دي د دې هغه دانه چې دین انکار کولو خپل دار دم سورتونه دي لري کړي دي سره دي په دې باندې نبی صلی الله علیه وسلم منځ کړی دی په معاوضتین منځ کړی دی د مسلم حدیث دی او د عقبه ابن عامر رضی الله عنه حدیث دی د سحری منځ پی کړی دی مختصر اسو کو یو مرګره وکنا غول چې داخله چې کوم دی نو دوی د سفر د هزار مون نه پیژني کنه نو سره مازه ته مکه په سفر کې دومره وګد مونږ وکړو چې به سلام نه ګرځو نه ورته چې لکه سفر د هزار مون نه پیژني ستاسو کارته امامتي کې چې نبی علیہ السلام حکم کړی سلور رکعات په ځای 2 رکعات کوي او د 2 رکعات حکم یې کړی سلور 2 تر اوسه ته ولګېدل دا 2 د شپږ جوړ کړ ځکه دومره وګد مونږ وکړو دا بعضې خلک یې که نه د مجبورۍ د عذر مونځ په ګورې ابه مختصری او د سفر مونځ دا به څه وي دا به مختصر وي نو نبی علیہ السلام د ساري مونځ بعضې عذر په وجه باندې په معاوضتین باندې کړی دی د مسلم حدیث دی د عقبه ابن عامر رضی الله عنه نه لهذا د ابن مسعود رضی الله عنه په مصحف کې 112 سورتونه ځکه معاوضتین چې دي فلق او سورت الناس هغه داره دم سورتونه دي هغه خارج کړه دا نه چې سورتونه انکار کو سورتونه انکار نه کو د ابی ابن کعب رضی په مصحف 116 سورتونه سورت حفظ او سورت خلع دو سورت دي سورت خلع اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك او سورت حفظ اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد واليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك ونخشى عذابك ان عذاب الكفار ملحق دې ته ویل کېږي څه سورت حفظ دا دو سورتونه هغه د نازل شوي دي خو بیا دا منسوخ شوي دي د تلاوت په اعتبار سره د قرآن نه او داسې دعاګانې پدې شوي دي لیکن هغه په خپل سورتونو کې دا دواړه شامل کړو 14 سورتونه دي جوړ کړو 116 لیکن دا د هغه خپله رایه وه لہذا اتقان فی علوم القرآن نقل کوي 19 نوعه او دغه رنګې نور کتابونه نقل کوي امام بهقي سنن کبرا کې در منصور نقل کوي مصنف ابن ابي شیبه نقل کوي چې سورتونه 114 دي او مصحف عثماني کې 114 دي پاتې شو سورت انفال او توبه جدا کړي دي او سورت په کلام عربی کې څه ته ویل کېږي نو په کلام عربی کې سورت معنی د جدایي نو سورت تم سورت ځکه وایي چې د یو سورت د بل سورت نه جدا شي علاهده شي دویمه معنی د سورت ارتفاع ده او بلندي نو قرآن کریم اجلال او عظمت په مناسبت سره چې ډېر اوچت دی په دې وجه باندې دریم معنی سورت خار چاردیوارۍ ته وي پخوانه د خاریې وي که نه لکه پېښور ښار باندې دا پلانکۍ دروازه ده او پلانکۍ دروازه ده یا په لاهور باندې چې دی دا پلانکۍ دروازه ده پلانکۍ دروازه ده دا چاردیواري د چاپېره وه نو هغه ته ویل کېږي پسیلو شهر ورته ویل کېږي چاردیواري احاطې کړي وي نو سورت بقره دی نو په دې خپل ټول مضمون باندې په ټولو مضامینو په الفاظو باندې احاطه کړي نو که ته په هر ځای کې خو که یو آیات وي که یو ټکی دار سورت بقره دی وي احاطه یې پې کړي او سورت چې کومه جوټې ته وایي بقیت الشیء
د لغت په اعتبار سره مختلف معنی دي، جدایي، بلندی، ارتفاع، باقی شی، چاردیواری، دا په کلام عربی کې راځي او ټول د صورت سره لګي، د قرآن د صورت سره لګي. لہذا امام قرطبي اتقان نقل کوي، فضل فی اسماء السور، دغه شان ابن کثیر نقل کوي، ابن عطیه نقل کوي. څلورم نمبر عدد د آیاتونو د قرآن مجید کې څومره آیاتونه دي او د آیت معنا څه ده. نو آیت په عربي لغت کې نښې ته وایي، نشان، علامې ته ویل کېږي. نښې او نشان علامې ته، انقطاع او جدایي ته، یو شی د ما بعد د ما قبل جدا کوي. امام ابن کثیر، ابن عطیه او قرطبي نقل کوي. اوس د آیتونو مبارکې مختلف اقوال لغلي دي. عبدالله ابن عباس رضی د قول مطابق خو 6600 آیتونه دي. دویم روایت عبدالله ابن عباس نه 6216 دي. علامه دانی نقل کوي چې 6000 دي. محمد ابن عیسی د کوفیانو قول نقل کوي چې 6236 دي. د اهل مکی والو په نسبت 6219 دي او د اهل مدینه ونی د هغوی د قول مطابق 6214 دي. نو اجمالی طور زمون سره 6000، 6214، 6216، 6236 او 219، 6236 او 6600. نو ته چې عجیبه خبره ده، اختلاف څنګه راغی؟ حالانکه په قرآن کې خو دا کمې زیاتې نشته دی. نو د هغې جواب دا دی چې دا زیاتې او کمې دا په قرآن کې نشته دی، خو دا اصل کې دوه آیتونه چا یو جوړ کړی دی یا د یو آیت نه دوه جوړ کړي. چا وقف په یو ځای کې کړی، آیات په یو ځای جوړ کړی، چا په بل ځای کړی، بل ځای کې جوړ کړی دی. نور دا نه دي چې الفاظ کم دي او یا پکې زیات دي، نه، ټول هم دقه دي. د الف لام نه شروع کړې ده، د بسم الله د بانه د والناس د سینه پورې هم دقه دي، خو لیکن وقف کې خبره ده دا زیاده او کمې دا په دې وجه باندې راغلی دی. نو دا اتقان نقل کوي، قرطبي نقل کوي، نور علما نقل کوي. او دا 6666 دا روایت دا را چېرته نشته دی بګي، دا عوامي لغت دی، عوامي. پنځم نمبر بیان د عدد د حروف په قرآن کې. نو قرآن کریم کې ټول حروف څومره دي؟ نو د یو مرفوع روایت د عمر فاروق رضی الله عنه نه هغه راغلی د قرآن کریم حروف کل تعداد 10 لاکھ نقل شوی دی. اخرج طبرانی فی الاوسط عن عمر بن خطاب رضی الله عنه مرفوعا القرآن ألف حرف فمن قرأ صابرا محتسبا كان له بكل حرف زوجة من حور العين. چې په قرآن کې 10 لاکھ چې کوم دي نو دا حروف دي. چا چې دا ولستل چې طلب د ثواب لري او په صبر سره، نو په هر یو حرف سره زوجة الحور العين وي. نو طبرانی فی الاوسط او دغه رنګي نور علماء نقل کړی. وقال الذهبي في الميراث رجال ثقات لا شيخ طبراني محمد عبید بن آدم بن ابي اياس تفرد بخبر. اتقان فی علوم القرآن نقل گئی. او علامه ارناؤوط چې کوم دی هغه د حدیث نه دی صحیح سند کې کلام دی. او سلام ابو محمد الحمایی حمانی چې کوم دا روایت نقل کړی دی چې حجاج یوسف قراء او حفاظ او کتاب ټول جمع کړو او بیا ورته ویل چې تاسو مال خبر راکړئ چې په قرآن مجید کې ټول حروف چې څومره دي. نو سلام ابو محمد الحمانی هغه راغی او یو جماعت ورسره بل ټول قرآن چې موږ وکتلو نو د قرآن مجید ټول حروف چې 3,40,740 دي. بیا حجاج بن یوسف تپوس وکړو چې د قرآن مجید نصف په کوم ځای کې پوره کېږي. نو هغه ورته وایي سورة کهف ولیتلطف په دې پا باندې نصف القرآن ختمیږي. نو دا روایت امام قرطبي نقل کړه سوج الایک پاری. وقال حجاج فاخبروني الى حرف ينتهي نصف القرآن. نو په لیتلطف په پا باندې. اوس اشکال دا چې عمر فاروق 10 لاکھ وي او دې چې د سره 3,40,740 وي، څومره فرق راغی. نو یا خو خبره ده چې کوم ارناؤوط چې حدیث صحیح نه دی، لیکن امام ذهبي وته چې رجال ثقات بل خبر ده، د خبر ده، د خبر مبارک سي روایت چلیږي. نو د دې وجه نه حکم خو نه ده، خو کته نه مني جلال چې قرآن وګوره په خپل باندې حروف شمار کا. نو الله سره خبر ده او خبر ده موجوده شیز نه ده چې هغه وسه موجود دی، د قیامت ورځې پورې موجود دی، د غیب خبر نه ورکوي. په دې وجه کې دا روایت چلیږي ذهبي وي. اصل خبره داره چې مناسبت ده چې یو حروف اصلي دي. د حروف اصلي په اعتبار سره قرآن مجید کې 3,40,740 حروف دي، حروف اصلي.
حروف اصلي د هغې لکه داسې مثال شو اوس که نه چې الزاربو الزاربو کې ضاد ری بې دا پکې اصل حروف دي باقي چې کوم دا اصل دي د حروف زواید وي لکه المتقون نو په المتقون کې میم تی قاف نون دا اصل دي باقي چې کوم څه دي دا زواید دي نو دا به یا د یو شي دپاره راغلي یا د بل شي دپاره معنا به وي خو اصل حروف نه اصل حروف مونږ هغه فعلا فعلا فعللا تفعللا تاسو تقریبا پوهېږئ پې که نه نو دې ته حروف اصلي وي حروف اصلي دا د اصل ماده ده دا باقي پکې د بلې معنی د زیاتي کمي دپاره راغلي دي د حسن و زینت دپاره راغلي دي نو د حروف اصلي په اعتبار سره 3,40,000 حروف دي او زواید چې اوس راجمع کړي بیا 10 لاک یا 10 لاک نه زیات چې کوم څه کېږي دا جوړېږي شپږم نمبر خبره عدد د کلماتو په قرآن کې او معنا د کلمې کلمه څه ته وایي نو دا وایي کلمه یو خو ستاسو کلمه ده چې الکلمة لفظ وضع لمعنى مفردین مفردن مفردن کلمه څه ته ویل کېږي دا وضع شي د معنا مفرد دپاره امام قرطبي ابن كثير نقل کوي فهي سورة قائمة بجميع ما يختلط بها من الشبهات ای حروف وایي کلمه دې ته ویل کېږي چې یو داسې صورت او شکل چې هغه خپله معنا ټوله راګیره کړې وي د شبهاتو نه او د نورو معنو نه جدا کړې وي دې ته ویلې کلمه نو کلمه دې ته ویل کېږي چې کم حروف تاره جمع کړي دي دغه شکل او صورت په یو خاص معنا باندې دلالت کوي او د نورو معنو نه څه دا جدا کړي وي دې ته ویل کېږي څه کلمه اوس څومره کلمات دي په قرآن مجید کې نو فضل زوی د شازان امام قرطبي 101 جل 1 نقل کوي هغه وایي چې 77,934 حروف کلمات چې په قرآن کې موجود دي دویم روایت پسې دی 77,439 فضل ابن شازان وایي او دویم روایت دار 77,934 او دریم روایت دار 77,437 او یو روایت کې 77,277 نو حاصل زموږ سره دا شو چې 77,277 یا 77,437 77,439 او 77,934 نو هغه زړه خبره بیا راله چې لکه دا اختلاف څنګه راغی نو اختلاف په دې وجه راغی چې بعضې کلمات د تاکید دپاره دي او بعضې کلمات هغه بنیادي وي نو بنیادي کلمات چې کومه دی نو چا سره دا تاکیدي کلمات چا لیکلي او سره زیاتې کړي دي او چا دې کټ کړي دي نو تاکیدي کلمات خو یې که نه لکه ته یې پلان کې ضربن شدیدن یعنې ضربن شدیدن مخصوص ضربن دی نو شدیدن چا ذکر کړی دی چا شمار کړی چا نه شمار کړی نو د دې وجه نه چې کومه تاکیدي کلمات دي نو چا شمار کړي دي زیات شوي دي او چې چا کم کړي دي کټ کړي دي نه کم کړي دي نور دا نه چې قرآن کې حروف کم او زیات دي اووم نمبر فصل فرق بین المکی والمدني مدني صورت څه ته وایي مکي صورت څه ته ویل کېږي د هغې فرق نو په دې کې 15 اقوال دي او د نزول په اعتبار سره اماکنه یعنی په کم کم ځایونو کې نازل دي نو هغه 3 دي قرآن مجید چې په کم ځایونو کې نازل دي هغه 3 دي 3 او د مدني او د مکي صورتونو په اعتبار سره اقوال پکې 15 دي ځایونه 3 دي اوس نمبر 1 قول هغه دا دی چې په کوم صورت کې یا ایها الناس وي دا مکي صورت وي چې په کوم کې یا ایها الذین آمنوا وي دا مدني صورت وي او دا د ابن مسعود رضی الله عنه قول دی دا امام قرطبي د سورت بقره نمبر 21 تحت نقل کړی روح المانی و رازی و بیزاوی مدارک شوکانی اتقان نقل کړی دی لیکن په دې صورت باندې د امام قرطبي اعتراض کړی دی چې سورت بقره او سورت نساء خو دواړه مدني سورتونه دي او حال دا چې په دواړو کې یا ایها الناس موجود دی او یا ایها الذین آمنوا پکې موجود دی نو دا څنګه خبره شوه چې یا ایها الناس پکې دا مکي وي چې یا ایها الذین آمنوا دا مدني وي لهذا دا قول امام قرطبي وایي چې وهذا يرد ان هذه السوره چې دا صورت خو مدني صورت دی په دې کې یا ایها الناس دی یعنی سورت بقره او سورت آل عمران لهذا دا قول زیات مناسب نه دی دویم نمبر قول چې په کوم صورت کې حدود او فرایض وي نو هغه مدني صورت وي چې په کوم صورت کې د تېر شوي زمانې د امتونو تذکرې وي عذابونه وي نو هغه مکي صورت وي دا د عروه زوی د زبیر رحم الله رای ده دا نقل کړې ده امام بهقي دلایل نبوت کې ابن ابي شیبه قرطبي اتقان
لیکن دا قول مناسب نه دی. دریم قول کم سورج د هجرت نه مخکې نازل دی هغه مکی صورت دی، کم چې د هجرت نه بعد نازل دی هغه مدني صورت دی. دا اتقان نقل گئی. څلورم قول کم صورت مکه کې نازل دی اگر که بعد الهجرت دی هغه مکی دی، او کم صورت چې په مدینه کې نازل دی اگر که مخکې وي قبل الهجرت وي، لیکن قبل الهجرت خو ممکن نه ده هغې ته مدني صورت وي. پنځم نمبر قول دا دی چې اهل مکې ته پکې خطاب وي هغه مکي وي، چې اهل مدینې ته خطاب وي هغه مدني وي. اتقان فی علوم القرآن نقل کوي. راجح قول د ټول نه دا دی چې کم صورت هغه د هجرت نه مخکې په مکه کې نازل وي هغې ته مکي وي، او کم چې هغه د هجرت نه بعد په مدینه کې نازل وي اگر که په مکه کې هم نازل وي هغه به مدني صورتونه وي. نو زیات مناسب چې سره په دې اعتبار سره دی چې قبل الهجرت نازل وي هغې ته ویل کېږي مکی صورتونه، او چې بعد الهجرت وي هغې ته مدني وي. نور خلاصه چې سره دا ده چې د عبدالله بن مسعود رایه دا ده رضی الله عنه چې یا ایها الناس پکې وي دا مکی وي، چې یا ایها الذین آمنوا دا مدني وي. او د عروه رحم الله مسلک دا دی چې حدود او فرایض او احکام پکې دا مدني وي، او چې عذابونه او د امتونو قصې پکې دا مکی وي. دریم قول د هجرت نه مخکې دا مکی او د هجرت نه بعد دا مدني. څلورم په مکه کې نازل شي دا مکی، او چې مدینه کې نازل شي دا مدني. او پنځم چې مکی والا ته خطابي دا مکی، او چې مدني والا ته خطابي نو دا مدني صورت په دې وجه باندې په دې کې اختلاف راغلی دا مکی دی او دا مدني دی. په بعضې صورتونو کې دوه درې اقوال راغلي وي. اوس د نزول په اعتبار سره مقام نو امکنه معاذې په اعتبار سره درې ځایونه دي. ابو امامه باهلي رضی الله عنه روایت ته امام طبراني په الکبیر نقل کړی دی. نبی علیہ السلام فرمایي چې قرآن په درېو ځایونو کې نازل شوی، مکه، مدینه او شام. مکه، مدینه، شام. چې انزل القرآن فی ثلاث امکنه مکه والمدینه والشام. ولید رحم الله نقل کوي چې شام نه مراد بیت المقدس دی، او حافظ ابن کثیر ویل تبوک دی، او د ابن کثیر خبره صحیح ده ځکه چې په بیت المقدس کې قرآن نه دی نازل شوی، په تبوک کې نازل شوی دی. لہذا د امکنو په اعتبار سره په درېو ځایونو کې قرآن نازل دی، مکه، مدینه او شام. شام نه مراد سره دا تبوک دی، او دا قول ابن امام طبراني په الکبیر او علامه حسین مجموع الزوائد کې نقل کړی دی. په قرآن کریم کې مکی او مدني صورتونو تعداد نو قرآن کریم کې د مکی او د مدني صورتونو تعداد نو مدني صورتونو اتفاقي 60 صورت دي، او په 12 کې اختلاف دی، باقی مکی صورتونه دي. ابی ابن کعب رضی الله عنه، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه روایت خدای چې نه 27 صورتونه دا مدني صورتونه دي او باقی مکی صورتونه دي. قال ابو الحسن بن حسار في كتاب الناسخ والمنسوخ المدني بالاتفاق 20 سوره والمختلف 12 سوره وما عدا ذلك مکی باتفاق. نو دا لنډه خبره داره چې 60 سورت اتفاقی دا مدني صورتونه دي، او 12 صورتونو کې اختلاف دی، او باقی صورتونه دا مکی دي. نو مکی صورتونه زیات نازل دي، او پوره چې کله وضاحت ګوري اتقان ترتیب الصور صفحه 28 جلد نمبر 1 پانی دا نقل کوي، او دغه رنګي علامه واقدي نقل کوي، نور علما نقل کوي. نو دا د مکی صورتونو د مدني صورتونو تعداد شو. او اعجاز القرآن چې کنه دا بیا په قرآن کې رسول روان دی التی بوایو. دا غین علاوه بیان د تفسیر او تعویل او ترجمه القرآن دا ضروری دی. تفسیر صفحه نمبر 81 تفسیر، تعویل او ترجمه القرآن. نو تفسیر دا ربابی تفعیل نه دی، فسر یفسر تفسیرا، او که مجرد اخلی کنه پسرا یبسرو، پسرا یبسرو، نصر ینصرون او د ضربا یضربون. معنی څه ده؟ د یو پټ شي نه پرده اوچتول، د یو پټ شي نه پرده اوچتول. پس شي پرده پرده را کنه په هغې باندې هغه ته اوچتې دې تفسیر ویل کېږي، ماخوذ د پسر نه دی، وضاحت ته ویل کېږي. لہذا تفسیر د لغت په اعتبار سره معنی د بیان او کشف یا دا الټه شوی دی، مقلوب دی د سفر نه، سفر روښانه ته ویل کېږي. یا د تفسیرې نه دی، تفسیره هغې آلې ته ویل کېږي چې طبیب پې د مریض علاج کوي، نو د هغې نه مخکې د هغې بیماري پې معلوموي. لہذا ایضاح او یقین معنا پکې موجوده ده. او لفظ د مشکل سره د مشکل نه پردې اوچتولو ته ویل کېږي. لہذا دا تفسیر شو، د باب تفعیل نه اخلي او که د مجردو نه اخلي، خو په لغت کې معنا سوي ایضاح او یقین. الله البصائر
ذوی التمیز صفحه 78 جلد 1 باندې نقل کوي چې الایضاح والیقین معنی بس ښکاره کول یقیني شی اوچتول او د هغې نه پرده لرې کول دې ته ویل کېږي الابانة وکشف المغطى د یو پټ شي نه پرده دا اوچتول او ماخوذ د چا نه تفسیرونه دا پوره خلاصه ما تاسو ته ویله لسان العرب او د غرنګي روح المعانی نور کتابونه دا نقل کړی دی نو لغوي معنی څه شوه ښکاره کول د پټ شي نه پرده اوچتول اصطلاح کې تفسیر څه ته وایي د مفسرینو دا کومه اصطلاح ده چې د قرآن تفسیر کوي نو په دې باب کې دریو علماو څلورو علماو تفسیرونو ډېرو معنی کړي دي خو د څلورو زیاتې مناسبې دي ابن جوزي زاد المسیر کې 2 صفحه جلد 1 باندې تفسیر کړی دی او د ټول نه آسان دی چې التفسیر اخراج الشیء من مقام الخفاء الى مقام التجلی تفسیر څه ته ویل کېږي یو مخفي شی د پټ ځګي نه ښکاره ځګي ته اوچتول هغې ته رایستل دې ته ویل کېږي څه شی تفسیر ورته وایي یعنې د پټ مقام نه ښکاره مقام ته راوړې نو په څه شیز باندې به راوړې که نه د چا په وینا به راوړې د چا په وضاحت به راوړې د صحابي په قول به راوړې تابعي په قول به راوړې او امام دویم نمبر امام اصفهاني اتقان په علوم القرآن کې نقل کوي چې اصفهاني تعریف دا کې اعلم ان التفسیر په عرف العلماء کشف معانی القرآن چې تفسیر څه ته ویل کېږي د قرآن کریم معانی ښکاره کول د قرآن معانی ښکاره کول خلکو د تفسیر وي علامه زرقانی دغه کتاب دی مناهل العرفان صفحه 3 جلد 2 باندې نقل کوي چې تفسیر څه ته ویل کېږي دا یو داسې علم دی چې په دې کې انسان په قدرت ته طاقت بشري سره د الله تعالی د منشا مطابق د قرآن وضاحت او بحث کول دا مشکل کار دی څلورم نمبر علامه زرکشي البرهان لزرکشي صفحه 13 جلد نمبر 1 باندې نقل کوي چې تفسیر څه ته ویل کېږي دا یو علم دی چې د قرآن کریم فهم چې کوم په نبی علیه السلام نازل شوی دی دا فهم مطابق بیان کول او د هغې معنی احکام حکمتونه رایستل او خلکو ته بیانول دې ته ویل کېږي ټول جامع تعریف هم دا اولنی دی چې کوم ابن جوزي کړی دی او هغه معنی دا ده چې د یو پټ ځګي نه د پټ مقام نه یو پوشیده او پټه خبره ښکاره مقام ته راوړل ښکاره مقام ته راوړل دې ته ویل کېږي تفسیر د پټ مقام نه ښکاره مقام ته یو خبره راوړل چې په هغې سړی نه پوهېږي ته ښکاره کړي دې ته تفسیر ویل کېږي یو تعویل دی تعویل د لغت په اعتبار باندې رجوع ته وایي واپسی او سیاست ته ویل کېږي سیاست کلام مضبوط او محکم جوړول خلک وایي که نه پلانکې سیاست کې سیاست اعتقادي خبرو ته وایي د عقیدي خبرې چې څوک بیانوي توحید یې د سیاست وایي او چې کومه کلام مضبوط او محکم بیانوي هغې د سیاست وایي او زمونږ کار خدای چې موږ سیاست دې ته وایو چې بس د حکومت نه شروع کوو چېرې په چا باندې اعتراض وکړي چې خلک وایي دې د سیاست وایي نه دا سیاست نه دی سیاست مضبوطی او محکمې خبرې کول نو مضبوطې محکمې خبرې خو د قرآن او حدیث یي که نه نو د قرآن او د حدیث خبرې چې څوک کوي د عقیدې خبرې کوي او دغه شان دي د جنت او د جهنم او د ایمانیاتو خبرې کوي توحید خبرې کوي دقې ته سیاست ویل کېږي نو تعویل په لغت کې رجوع ته وایي واپسي رجوع پېژنئ یو سړی را روان یو دم تاو شي که نه دې ته رجوع وایي او یا کلام چې مضبوط او محکم جوړی دې ته ویل کېږي او دغه معنا روح المعانی و اتقان اخیستلې ده ابن جوزي زاد المسیر کې اخیستلې ده اوس په اصطلاح کې تعویل څه ته وایي نو دا وایي چې کلام د خپل اصل مقام نه نقل کې بل مقام ته ضرورت په وجه باندې لکه اوس د قرآن یو آیت دی او ته اوس هغه د هغې ځګي نه نقل کې بل صورت ته وړې چې په هغه صورت کې بل آیت دی هغه ورسره ولګوه نو چې کله د دې آیات سره د دې صورت نه دې ویوړ لکه صورت نحل نه ورته شراب آیت ویسي او په صورت مائده کې ورسره آیات څه کې دا ورسره ولګې نو د صورت نحل د آیات پته ولګېده چې ښه دا په مکې کې نازل آیت او شراب څه جایز او دا د صورت مائده آیت یې ورسره ولګول او تعویل یې وکړو چې دا څه شو دا باطل شو دا حکم اوس دا منسوخ دي نو دا وایي چې را تعویل څه ته ویل کېږي تعویل دې ته ویل کېږي چې د اصل مقام نه دا خبره نقل کې د ضرورت په بنیاد باندې بل ځګي ته چې هلته د هغې دلیل وي هلته د هغې څه وي دلیل وي نو دې ته ویل کېږي څه شی تعویل ابن جوزي وایي او دویم معنی چې ادا کړې چې آیات کریمه هغې معنی طرف ته ورسې هغې معنی طرف ته چې هغه د ماقبل او د مابعد سره موافق وي لکه اوس یو لفظ داسې دی چې ماقبل مابعد سره نه جوړېږي نو ته دا لفظ بل لفظ ته آیات ته ورسې چې دا ماقبل او مابعد سره څه شي دا سره برابر شي
نو دا په قرآن کې به راځي ځای په ځای باندې چې مونږ هلکه د دې آیات تعویل کوو. څنګه تعویل کوو؟ وایي دې آیات له مونږ د هغې آیات نه چې معنا راخلو. ولې؟ ځکه دا لفظ د ما قبل ما بعد سره نه جوړېږي، نو دا به د هغې آیات په لګولو سره جوړېږي. دې ته تعویل دا ویلی کېږي. امام قرطبي رحم الله خو نقل کوي چې امام احمد فرمایل چې 3 امور داسې دي چې په دې کې سند ډېر کم دی، مسند روایت پکې ډېر کم دي، لہذا په دې کې کمزوره روایت نه به چلیږي. چې یو باب د تعویل دی، تفسیر و ملاحم جنگ عظیم مطابق پیشنګویانې چې دي، یا د مغازیو مطابق پیشنګویانې، یا د تفسیر او د تعویل مطابق خبرې. نو په تفسیر او تعویل کې که ضعیف حدیث موجود وي که نه په هغې به عمل کې، لیکن د هغې په مقابله کې د بل چا قول بیا نه اخلي. دا خبره نقل کړې مسند احمد امام قرطبي صفحه 10 جلد 1 باندې. نو ته چې تفسیر او تعویل په منځ کې څه فرق شو؟ تفسیر خو تا دې ته وویله چې د یو پټ شي د معنا چې کومه دې نه ښکاره کوي نو هغه یو مقام تجلی ته یو ښکاره ځګي ته راوباسې، او تعویل هم دې ته وایي چې دې ځګي نه ته لاړې بل ځګي ته، ځکه هلته ضرورت هغه دې له دلیل جوړ کړو، خو یو شی دې جوړ شو که نه. دا خبره دې هلته ویله ښکاره دې کړه او دلته دې پرده دې اوچته کړه ښکاره دې کړه، یو شی نه شو. نو دا وایي چې نه په دې کې فرق شته دی. فرق بعضې علما داسې کوي، امام راغب وایي چې دواړو معنو په لحاظ سره ابو عبیده خو چې یو شی دی، هغه فرق نه کوي. او دویم نمبر قول دار چې تفسیر په اصل کې اصل مراد چې کوم ستا اصل مراد دی، التفسیر اخبار عن دلیل مراد، چې کوم ستا اصل مراد دی د هغې نه خبر ورکې دې تفسیر وایي. او تعویل اخبار عن الحقیقت، د حقیقت نه چې کله ته خبر ورکې نه هغې تعویل. څه مطلب شو؟ د حقیقت نه خبر چې ورکې نو ته به د تعویل لپاره په قرآن کې آیات ګورې، په قرآن کې اب ورسره ولګې نو بس تا ته بې حقیقت ښکاره شي. او تفسیرو نو تفسیر به کله لغت ته ځي او کله به الفاظو ته ځي، کله به د لفظ 3-4 معنی شي، یو معنی به ترې واخلي نو خبره به ښکاره کړي، یا 15-16 کسانو خبره کړي دغه یو سړي خبره به ترې واخلي دا ورسره جوړېږي. نو دې چې فرق موجود دی. ابو طالب الثعلبي نقل کوي تفسیر دې ته ویل کېږي چې خبار عن دلیل مراد، چې خبر ورکول دی د مراد د دلیل نه، د مراد د دلیل نه. او تعویل څه ته ویل کېږي؟ خبر د حقیقت نه دی چې حقیقي معنا هم دقه ده، نو هغه په قرآن کې دم نه وي. دریم نمبر تفسیر ویل کېږي دې ته قال ابو منصور الماتوریدي التفسیر القطع بان مراد الله کذلک، چې ته ووایې که نه چې دا د الله هم دقه تفسیر دی، دقه مراد دی، دې ته تفسیر وایي. نو بیا خو معلومه دا شوه چې بیا به په قرآن باندې کې، په حدیثو باندې به کې، او په اجماع د امت به کې. او تعویل څه ته ویل کېږي؟ ترجیح احد المحتملات بدون القطع. تعویل دې ته ویل کېږي 2-3 خبرې پکې یو له پکې ترجیح ورکړي، چېرې دا خبره پکې راجحه ښکاري. نو د ابو منصور ماتوریدي دا قول مناسب ښکاري. 4 نمبر تفسیر تعلق ته روایاتو سره دی. روایت معنا چا ویلي دي، چا ویلي دي، پیغمبر ویلي دي، صحابه ویلي دي، تابعین ویلي دي، دې تفسیر وایي. لکه ته روایت تفسیر کې ته وایې چې هلکه دا تفسیر چا کړی دی؟ دا پیغمبر کړی دی. دا چا کړی دی؟ صحابي کړی، دا چا کړی؟ تابعي کړی، دا چا کړی؟ تبع تابعي کړی، دې تفسیر وایي. او تعویل درایت ته ویل کېږي. درایت څه ته ویل کېږي؟ سیاق ته ګورې، سباق ته گورې، لغت ته گورې، د هغې آیات کریمه هغه شان نزول ته گورې، د هغې نه یو معنا راوباسې، نو دې ته څه ویل کېږي؟ دې تعویل. دا 4 نمبر معنا. 5 نمبر څوک تفسیر عام دی، اکثر استعمال د دې د الفاظو سره وي، د مفرداتو سره وي، او په کتب الهیه او غیر الهیه دواړو کې راځي. او تعویل استعمال د معانی او جملو سره وي، او دا کتب الهیه سره تعلق لري. نو دا پوره وضاحت تفسیر روح المانی او اتقان او مفردات القرآن اصبهانی کړی دی. خو دا د ابو منصور ماتوریدي دا قول مناسب جوړیږي. او یا ورپسې دا 4 نمبر قول چې تفسیر تعلق د روایت سره دی، او د تعویل تعلق د درایت سره دی، د سیاق و سباق او د سوچ او د فکر سره دی. ترجمه القرآن، ترجمه په لغت کې څه ته وایي؟ ترجمه چې موږ یې ترجمه وکړه، نو دا په لغت کې ترجمه په 4 معنو کې استعمالیږي. یو معنا اوله چې تبلیغ الکلام لمن لم یبلغه، چا ته چې کلام الله نه رسېدلی هغې ته کلام رسې، دې ترجمه وایي. دویمه ترجمه داسې کړې ده تفسیر الکلام باللغة التي جاء بها، ولذا قیل فی ابن عباس انه ترجمان القرآن، چې تفسیر د کلام په حق لغت باندې کېږي په کومې لغت کې قرآن نازلوي، په عربۍ کې نو دې ته ترجمه وایي. لکه عبدالله ابن عباس ترجمان القرآن وایي. دا علامه زمخشري د دوه اقوال نقل کړي دي. 3 نمبر قول دار چې نه تفسیر الکلام باللغة غیر لغته،
چې نه ترجمه دې ته ویل کېږي چې د قرآن مجید ترجمه د عربۍ نه علاوه په بل زبان باندې وکړي، په بل زبان باندې د لفظ وضاحت وکړي، نو دې ترجمه وایي. او څلورم معنا چې د یو لغت نه بل لغت ته کلام نقل کې دې ترجمه دا ټول نه غوره خبره ده د آخري کوم لسان عرب کړي ده چې د یو لغت نه بل لغت ته، د یو لفظ نه بل لفظ ده، د پښتو نه اردو ته، د اردو نه انګریزي ته، د انګریزي نه فارسي ته، عبراني ته، دې ته نقل کول دې ترجمه ویل کېږي. دا مناهل العرفان په علوم القرآن نقل کوي، محمد عبدالعظیم زرقاني نقل کړي دي. اوس د دې څه مقصد دی؟ اصل کې غرض دی پکې چې خلکو ترجمې مخالفت په کولو که نه چې شاه ولی الله ترجمه وکړه د عربۍ نه فارسۍ ته، نو په بر صغیر کې بعضې خلکو په اعتراضات کوله. دوی نمبر ترجمه په عرف کې څه ته ویل کېږي؟ نو په عرف کې عام کې ترجمه نه مراد څه دی؟ نو مراد د الفاظو د الفاظو چې کوم معانی دي په خپل زبان باندې د هغې نه تعبیر کول. د قرآن مجید د الفاظو په خپل زبان باندې تعبیر کول. الف لام میم ذالک الکتاب، او د ذالک الکتاب نه په خپل پښتو کې، په اردو کې، په عربۍ کې، په دې کې تعبیر کې دا عظیم الشان کتاب، هغه عظیم الشان کتاب چې هغه دلته زموږ مخې ته دی، دا عظیم الشان کتاب هغه چې په لوح محفوظ باندې دی. نو دې ته څه ویل کېږي؟ په عرف عام کې ترجمه وایي چې په خپلو الفاظو باندې د قرآن مجید د معانیو نه په خپل زبان کې تعبیر کول، په پښتو کې، په اردو کې وغیره. خو په دې تعبیر کې به د معنو او د مقاصدو لحاظ ساتي چې معنی غلطه نشي. و درېم نمبر حکم ترجمه القرآن چې د قرآن مجید ترجمه په بل لغت باندې او په بل لفظ باندې کول څنګه دي؟ نو ترجمه القرآن بمعنى تبلیغ الفاظه نو فجائز بالاتفاق. که مراد ترجمه القرآن نه دا وي چې د قرآن مجید الفاظ رسول دي بل ته، نو دا خو اتفاقي جایز دي او دا خو یو حکم دی چې بلغ عني ولو آیه وحدث عن بني اسرائیل ولا حرج ومن كذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار. بخاری او ترمذی دا حدیث نقل کړی دی. یا خیرکم من تعلم القرآن وعلمه، بخاری مسلم. چې قرآن مجید مقصد چې قرآنی الفاظ درست رسول، نو دا خو بالاتفاق جایز بلکې یو سنت، یو عظیم کار دی، امر بالمعروف دی او نبی علیہ السلام د دې حکم کړی دی. دویم نمبر ترجمه القرآن په معنا تفسیر باللغة العربیه چې د قرآن مجید د الفاظو د عربۍ په عربۍ باندې وضاحت کې، د عربۍ په عربۍ په الفاظو باندې وضاحت کې، نو دام جایز دی بالاتفاق. ځکه قرآن کې الله فرمایي وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، چې د قرآن مجید تفسیر په خپل لغت باندې وکړه، په عربي لغت باندې، نو دا خو اتفاقي جایز دی ځکه نبی علیہ السلام عربي هغه ته خطاب دی. دریم نمبر ترجمه القرآن په معنا د تفسیر باللغة الاجنبیه چې د قرآن مجید ترجمه په معنا د تفسیر د لغت عجمي سره کول، لکه ته په اردو کې تفسیر کې، ته په پښتو کې تفسیر کې، نو مناهل العرفان نقل کوي دا اتفاقي جایز دي ځکه چې اصل خبره داره چې مقاصد القرآن درې دي: هدایت القرآن، التعبد بتلاوة القرآن، اعجاز القرآن. لہذا درې مذکور مقاصد په دریو صورتونو باندې حاصلېږي. لہذا کته په عربي الفاظو باندې ترجمه کې، کته تفسیر کې، کته وضاحت کې، لیکن احتیاط داره چې تفسیر چې کوم شرطونه او آداب دي نو د هغې تحت په تفسیر کې خپل خواهش او خپل رایه چې کومه دی نو دا پکې څه وي، دا پکې نه بیانېږي، چې وروسته د هغې شرایط او آداب څه دي دا روان دي. لہذا لفظي ترجمه کول دا جایز دي، خو د قرآن الفاظ دا به سره لیکي. د قرآن الفاظ نه وروسته پوره وضاحت ټاپک موجود دی، اب راځي چې الفاظ پکې موجود نه وي، لکه اوس الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه دا لیکي، نو بیا به ترجمه کوي. او الا دا چې که چېرته یو معمولي غوندې ټکی وي هغه ته ترجمه وکړي نو خیر دی، خو که مستقل آیتونه د 13 آیتونه وي نو د هغې ترجمه ځکه نه کوي چې بیا پکې تحریف راځي او پای کې تغییر او تبدیل راځي، ځکه چې الفاظ سره موجود دي ته بیا غلط ترجمه نشئ کولی. بل څوک پې ګوري هغه ماهر وي چې هلکه ترجمه دې غلطه کړې ده، د دې الفاظو دا معنا نه ده. بل دا چې دغه قادیانانو یو میشن و چې هغوی د قرآن مجید په اردو زبان کې ترجمه کړي او الفاظ عربي ورسره نه و، د ایوب خان په دور کې که نه، خو دا خو چې په وخت کې علما خبر شو پسې راووتله نو هغه بند کو، نو که داسې نه وي نو بیا په هغې کې ډېر تحریفات کېدلې، نو ترجمه جایزه ده، خو لیکن که فرض که څوک لیکي نو عربي الفاظ به ورسره لیکي، او که مختصر غوندې نمایات وي نو بیا خیر دی.
څنګه چل دی ویم پسې لګو ها نن نه ختمي سبا به ختم کړو